أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. دا سورة بقرة 7 نمبر آیات دے ونوی. په دې حصہ کې زیات تر خطاب دا د یهودو متعلق دی او پرون ډیره حصہ مونږه ولوستر دې صورت چې په یهودو باندې الله تعالی کوم انعامات کړیو بیا د خپل زمانه د نبی د نه منلو د وجینا هغوی ته کمی سزاګانې ملاو شوی بیا کمی معاهدې هغوی کړې وي او بیا هغه معاهدې په دې د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې هغه ماتې کړې او د آخرت په باره کې د هغوی کم ارزو تمناګانې وي باطلې بغیر د دلیل نه ځان له خبرې د آخرت په باره کې جوړې کړې وي دا هغه ټولو خبرو تذکره هم وشو د هغې جوابات هم وشو. دغه شان د یهودو د یوې خبرې جواب هغه په دې آیتونو کې هم دی. و یو ورځ بعضې یهود نبی علیه الصلاة والسلام له رالو او نبی علیه السلام نه تپوس وکړو چې هر پیغمبر ته به فرشته راتله وحی به یې راوړه نو تا ته خو به هم داسې څه فرشته خو راځي که نه نو فمن صاحبک حتی نتابعک ستا ملګری څوک دی چې تا له وحی راوړي یعنی د نبی علیه صلات وسلام نه د هغه فرشتې په باره کې تپوس وکړو کومه فرشته چې وحی راوړي نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمیل جبریل ماله چې وحی راوړي نو د هغه فرشتې نوم جبرائیل علیه السلام دی. بس دې یهودو چې د جبرائیل علیه السلام نوم واورېدو نو ویلو وَذَلِكَ الَّذِي يَنزِلُ بِالْحَرْبِ وَبِالْقِتَالِ ذَاكَ عَدُوُّنَا. دا جبرائیل علیه السلام خو هغه فرشته ده چې د اسمان نه ځان سره عذابونه هم رانازلوي او په جنګونو کې هم راکوزېږي نو دا خو زمونږ دشمنه فرشته ده جبرائیل علیه السلام. لہذا لو قلت میکائیل الذي ينزل بالمطر وبالرحمه تابعناک یره که ستاله دا وحی موږ ځکه نه منو چې دا د جبریل علیه السلام راوړي که د دې په ځای باندې میکائیل علیه السلام راوړی ولې چې هغه بارانونه راوری هغه د رحمت فرشته ده نو بیا به موږ ستا متابعت کړی وی. لہذا یهودو بانه جوړه کړه د تېښتې دپاره نبی علیه السلام ته وایي ستا موږ ځکه نه منو چې په تا باندې کومه فرشته وحی راوړي نو د هغه فرشتې نوم جبریل دی او جبریل علیه السلام سره زمونږ دشمني ده نعوذ بالله. په دې آیتونو کې حق یهودو له الله جواب ورکړو قل ورته ووایه پیغمبره من کان عدوا لجبریل هر هغه څوک چې هغه دشمن وي د جبرائیل علیه السلام نو وایي دلته یو جزا محذوب د فلیموت غیظا نو هغه د غصې نه ځان مړ کړي. د جبرائیل علیه السلام سره چې کوم سړی دشمني کوي نو جبرائیل علیه السلام ته د دې نه څه نقصان دی او بله د جبرائیل علیه السلام سره د دشمنۍ وجه څه کیدی شي د جبرائیل علیه السلام خو بل هیڅ کار نشته سوا د دې نه چې فإنه نزله علی قلبک بإذن الله هغه قرآن نازلی ستا پر زړه باندې تا ته وحی راوړي خو د چا په حکم باندې د الله په حکم نو جبرائیل علیه السلام داسې کم د دشمنۍ کار کړی دی هغه خو اقه وحی راوړي او د الله په حکم یې راوړي او تا ته اورئ نو دا خو د دشمنۍ خبره نشي کېدی. او بل یهود د جبرائیل علیه السلام سره ولې دشمني کوي دشمنی د جبرائیل علیه السلام څخه ځکه نه ده پکار چې جبرائیل علیه السلام هغه قرآن نازلی په کم قرآن کې چې حق خبرې دي کمې خبرې چې په تورات کې وي نو یهود په څه بنیاد باندې د جبرائیل علیه السلام سره دشمني کوي مصدقا لما بین یدیه یعنی هغه خو نازلی ستا په زړه باندې د الله په حکم سره هغه کتاب چې هغه تصدیق کوونکی دی د هغه چې کوم د قرآن نه مخکې کتابونه
وهدى وبشرى للمؤمنین او جبرائیل علیه السلام خو داسې قرآن نازلی چې هغه هدایت دی او زیری دی د مؤمنانو دپاره. اوس د الله له طرف نه جواب واوره. دا خو اول خبره بیان کړه چې جبرائیل علیه السلام خو صرف قرآن نازلی، د دین علاوه د هغه بل څه داسې څه وجه نشته چې د هغې د وجې نه د هغه څه دشمني وکړی شي. خو واوره چې کم سړی د الله او د الله د فرشتو د پیغمبرانو سره دشمني کوي نو واوره فإن الله عدو، نو الله هم د دوی سره دشمني کوي، الله هم د دوی دشمن دی. مطلب دا چې د کم سړي د فرشتو سره د پیغمبرانو سره د الله سره دشمني نو د الله تعالی د طرف نه مو ته د دشمنۍ اعلان دی. نو د دوو آیاتونو کې دغه مضمون بیان کو، دا د یهودو جوابو. او دریم آیت زه به درته بیا ترجمه وکړم چې په هغې کې نبی علیه صلات وسلام ته تسلي ده. بعضو یهودو نبی علیه السلام ته دام ویل چې ستا دا قرآن به موږ منلی وی، نو ګوره د قرآن د نه منلو دپاره به بانې کتې. کله ویل دا جبرائیل علیه السلام راوړي ځکه موږ نه منو، او بیا یو ورځ ویل و یاره وی دا قرآن موږ ځکه نه منو چې په دې کې داسې څه واضحه خبره نشته، لکه قرآن باوجود د دې چې څومره واضحه دی، و یاره داسې د کار خبره او داسې د پوهې خبره او داسې څه واضح کلام په دې قرآن کې نشته. نو الله ته وفرمایل ولقد انزلنا الیک آیات بینات. پیغمبر علیه السلام له الله تسلی ورکړه، دې خلکو په خبرو مه خفه کېږه. که دوی وایي چې واضح آیت نشته، وایي دی زه وایم چې ما تعالی ډېر واضح آیتونه، ما واضح معجزې تعالی درکړي، خو بیا هم انکار نه کوي د دې آیتونو نه مګر الفاسقون، هغه خلک چې هغه د حد نه وتي کسان دي. نو دا د دې درې آیتونو ترجمه را درته کوم او ما یې درته خلاصه بیان کړه. قل ورته ووایه پیغمبره من کان عدوا لجبریل، هغه څوک چې هغه دشمن وي د جبرائیل علیه السلام نو فإنه نزله علی قلبک، نو بېشکه دغه جبرائیل علیه السلام نازل کړی دا کتاب علی قلبک ستا په زړه باندې بإذن الله د الله تعالی په اجازت سره، مصدقا لما بین یدیه، او دا قرآن تصدیق کوونکی د هغه کتاب دی بین یدیه چې د قرآن نه مخکې و، وهدى وبشرى للمؤمنین، او دا هدایت دی او زیری دی د مؤمنانو دپاره. من کان عدوا لله، هغه څوک چې هغه دشمن وي د الله و ملائکته او د ملائکو و رسوله او د رسولانو و جبریل و میکالا. دا ملائکه کې دا ټول جبریل میکائیل علیه السلام ټول رالو، خو چونکې د دوو فرشتو تذکره شوی و نو به طور خاص بیا ذکر کو، دې تخصیص بعد تعمیم وی چې عموما فرشتې ټولې ذکر شوی، خو خصوصا بیا د جبرائیل علیه السلام که کم سړی دشمنی د میکائیل علیه السلام نو فإن الله عدو للکافرین، نو بېشک الله تعالی دشمن دی د کافرانو. ولقد انزلنا الیک، او په تحقیق سره نازل کړي دي موږ تا طرف ته آیات بینات، آیاتونه واضحه، وما یکفر بها الا الفاسقون، او انکار نه کوي د دې آیاتونو نه الا الفاسقون مگر هغه د حد نه وتونکي کسان. او کلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون. د دې آیاتونو پس منظر دا دی چې بعضو یهودو ته به کله چا وویل چې تاسو په دې اخرني پیغمبر ایمان ولې نه راوړئ، حالانکه په تورات کې تاسو دا معاهده کړې وه، دا عهد تاسو کړی و د خپلو پیغمبرانو سره او د خپلې زمانې د دغه کتاب مطابق چې اخرنی پیغمبر کله هم راشي نو موږ به په ایمان نه وړو. نو آیا تاسو د خپلې معاهدې نه ولې په شا باندې تښتئ؟ و دوی به ویل چې کومه معاهده، ما خو معاهدې نه نیو خبر. نو په هغه تورات کې هغه کړی شوې معاهدې، هغه په تورات کې چې د دوی نه کوم عهد اخیستی شوی هغه عهد او معاهدې ټولې به یې وروسته وغورځولې، او داسې به ځان په تورات په آیتونو غلی کړو کأنهم لا یعلمون، لکه دوی ته چې د تورات اړو سره نه علم نه. نو الله تعالی د دقه خیانت ذکر کوي. او کلما عاهدوا، او یا هر کله عاهدو چې دیو معاهده کړی و عهدا معاهده کول، نو نبذه فریق منهم، نو غورځولې واغه معاهده یوې ډلې د دوی نه، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکې اکثر د دوی لا یؤمنون ایمان نه راوړي. خو په څه باندې لا یؤمنون بالتورات، دیو په تورات هم صحیح ایمان نه راوړي. که په تورات یې صحیح ایمان راوړی نو نبی علیه السلام به یې منلی وی، ولې چې د نبی علیه السلام تذکره دا په تورات کې موجوده وه. ولما جاءهم، او هر کله چې راغی دوی ته رسول من عند الله د الله تعالی د طرفنا، مصدق لما معهم، او هغه رسول تصدیق کوونکی او دغه کتابونو دغه شریعتونو معهم چې د دوی سره و، نو نبذ فریق من الذین، او نو غورځولی یوې ډلې د هغه کسانو نه اوتو الکتاب چې ورکړی شوی کتاب، چې چاله تورات ورکړی شوی هغه خلکو وغورځاو څه شی کتاب الله، د الله هغه کتاب، وراء ظهورهم رستو د خپلو شاګانو نه، کأنهم لا یعلمون، ګویا چې دوی اړو په دې باندې پوهې نه دي.
نو لہذا دیو هغه زړو خپلو تورات د کتاب معاهدې پرېښودې او اړو الله هغه کتاب ته ونه کتل او د نبی علیه السلام مخالفت یې وکړو. نو څه چلی وکړو؟ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. نو په سحر او په جادو پسې ورپسې شو او دغه شان د الله تعالی هغه کتاب هغه تورات هغه پرېښودو. اوس دې آیتونو کې یو خاص واقعه ده، زه تاسو ته هغه ذکر کوم، خو د هغې یو خاص پس منظر دی، هغه مخکې اورېدل ضروري دي. یو ورځ نبی علیه صلات وسلام د پخوانو انبیاو تذکره کوله چې یاره مخکې یو پیغمبر تیر شوی چې موسی علیه السلام نوم یو پیغمبر تیر شوی چې داود علیه السلام نوم نو چې کله نبی علیه السلام د پیغمبرانو په دې فهرست کې سلیمان علیه السلام ذکر کو نو دا یهود پې ټول بګوله شو، غصه شو، وای دا څنګه پیغمبر دی؟ وای دا خو پکې سلیمان علیه السلام هم په پیغمبرانو کې حسابوي. ولې؟ وای نه نه مړه، وای سلیمان علیه السلام پیغمبر نه دی تیر شوی، سلیمان علیه السلام خو جادوګر تیر شوی دی. دا خبره د یهودو ولې داسې کوله؟ لکه د نبی علیه السلام په دې نبوت او په پیغمبرۍ نه منلو کې به د ځان نه خبرې راویستې. نو کله به بانه کوله وای دا وحی جبرائیل علیه السلام راوړي موږ یې ځکه نه مونږ. کله به ویل یاره زمونږ په کتاب کې د نبی علیه السلام تذکره نشته موږ یې ځکه نه مونږ. کله به ویل یاره په دې قرآن کې د میږي او د ماشي تذکیرې دي، دا واړه واړه شیزونه دي، دا د الله کلام نشي کېدی. اوس یې پکې دا بانه راویسته وای دا پیغمبر ځکه غلط دی چې سلیمان علیه السلام د انبیاو په لیست کې وراچوي، حالانکه خو پیغمبر نه و، هغه جادوګر. اول دا خبره چې سلیمان علیه السلام ته دوی ولې د جادوګرۍ نسبت کو؟ وجه د هغې دا ده چې سلیمان علیه السلام په خپله زمانه کې هم پیغمبر او هم بادشاه و. نو سلیمان علیه السلام داسې طریقه کړې و چې دا جنات، دا پیریان، دا ټول طبقات د هغه مسخر کړي و، الله وله مسخر کړي و. نو یوازې په انسانانو باچاهي نه و بلکې په پیریانو، په دیوانو هم باچاهي وه. او دې پیریان او دا شیاطین چې کم جادوګري کوي او کم منترې به ویلې، نو هغه ټول کتابونه هغه هر څه چې سلیمان علیه السلام راغوستي او د خپل تخت لاندې هلته تې تاله کړي چې څوک وله ګوتې ورنه وړي. نو د سلیمان علیه السلام په زمانه کې نه انسانانو جادو کولی شو نه پیریانو، په ټولې پابندي لګولې وه. او دا پیریان صرف او صرف خدمت ته تړلي و، بس دغه په سمندر کې به یې غوپې والي او دا هیرې جواهرات به پرې راویستل او هغه به سلیمان علیه السلام په قومونو باندې لګول او دا غټې غټې آبادیانې دا به پرې جوړولې. نو که دې پیریانو کې جادو وی نو د هغه جادو د وجې نه، ولې چې د جادو اثر خو په پیغمبر هم کیدی شي، نو کیدی شي د هغه جادو د وجې نه سلیمان علیه السلام ته دیو څه ضرر رسولی وی، ولې چې د یهودو یو ځل جادو کړو او نبی علیه صلات وسلام باندې مأثر کړو، بیا چې قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس سورتونه نازل شو. نو سلیمان علیه صلات وسلام هغه د جادو ټول کتابونه، هغه د جادو ټولې منترې هغې د دې ټولو خلکو نه راغونډې کړې او سیده به چلیږئ او جادو مادو زه د چا نه منم. او هغه د جادو کتابونه راواغستو، هغې د خپل تخت کې دننه کېښودل. نو بیا د سلیمان علیه السلام د تخت خواته دوی ورنږدې کېدی به هم نه شو، ولې غټ غټ دیوان او غټ غټ پیریانو خو د سلیمان علیه السلام نه به یېرېدو، یره به یې ترې کوله. چې کله سلیمان علیه السلام د دنیا نه رخصت شو او وفات شو، نو څه زمانه پس بیا چا هغه کتابونه د سلیمان علیه السلام د تخت نه راویستو. نو د شیاطینو او کفارو او قسمه قسم چې کوم باطل خلکو هغو دا خبره خوره کړه، وایي هلکه تاسو ته نن پته ولګېده چې سلیمان علیه السلام چې دا تخت به په هوا کې الوځاو، نو دا به د معجزې او د نبوت د وجې نه، بلکې دا به د دې سحر د کتابونو د وجې نه الوځاو. نو دا سلیمان علیه السلام هغه معجزې راواغسته او جادو طرف ته منسوب کړه، حالانکه سلیمان علیه السلام خو دا کتابونه چې د دوی نه ایښي وو، نو دا خو صرف زجرن ایښي وو، تنبیهن ایښي وو، پابندي پرې لګولې وه چې دې کې به څوک ګوتې نه وایي. بس هغه خبره داسې خوره شوه چې یاره سلیمان علیه السلام چې ونو دا پیغمبر نه و بلکې جادوګر و، نعوذ بالله. د هوا کې چې به را تخ الوتو او د دنیا مخلوقات به ورسره روانو، نو دا به د معجزې په زور نه روان، بلکې دا به د جادو په زور باندې روانو. برحال دا زمانه داسې تېرېده نو د خلکو د معجزې او د جادو په مابین کې فرق کول دی بیا نشو کولی. ما تاسو ته بله ورځ هم د معجزاتو په باب کې دا خبره کړې وه چې د هرې زمانې پیغمبر له الله تعالی داسې معجزه ورکوي چې د هغه څیز رواج په هغه زمانه کې.
لکه د نبی علیه السلام په زمانه کې د فصاحت او د بلاغت یو رواجو. نو قرآن الله تعالی یو بطور معجزه نبی علیه السلام له داسې یو کتاب ورکو چې دام فصیح او بلیغ کتاب و. دغه شان د موسی علیه السلام په زمانه کې د سحر او د جادو چرچه وه. نو د هغه زمانې پیغمبر له به الله داسې معجزه ورکوله چې هغه جادو مشابه به و لیکن جادو به نه و بلکې معجزه به وه. ځکه چې جادوګرو خلکو به خپل جادو پیژانده. نو تاسو وګورئ چې سلیمان د موسی علیه السلام د لاټۍ نه چې کله خامار جوړ شو او هغه جادوګرو چې کم خاماران او ماران جوړ کړي وو هغې ټول په یوه نوڼۍ کې هړپ کړو. نو د ټول نه اول ایمان پې چا راوړو؟ جادوګرو. ولې چې هغو ته پته ولګېده هر جادوګر بل جادوګر پیژني. هغو ته پته ولګېده چې دا موسی علیه السلام جادوګر نه دی بلکې دا پیغمبر دی. نو برحال په هره زمانه کې چې نبي ته یو معجزه میلاو شوي، معجزه څه ته وایي؟ معجزه داسې خلاف عادت کار ته وایي، یو داسې عجیب و غریب کار ته وایي چې دا دنیایي اسباب د هغې عمل دخل په هغې کې نه وي. دا طبیعي اسباب چې دی نو د هغې عمل دخل په هغې کې نه وي. لکه اوس مثلا یو سړی کاڼی یا کویې وباسي نو د هغې ځمکې نه اوبه راوځي. نو دا اوس موږ عام اسباب اختیار کړل اوبه ترې راووتې. خو اوس بغیر د اسبابو نه موسی علیه السلام کاڼی ووهو د هغې نه اوبه راووتې. نو بغیر د اسبابو نه بغیر د اسباب طبیعیو نه یو کار ښکاره کېدل د پیغمبر په لاس باندې دې ته معجزه وایي. نو داسې زمانه په یو زمانه کې راله چې خلکو په معجزه کې او په جادو کې فرق کول دا یې پرېښود. بیا به چاته دا پته نه لګېده. لکه اوس مثلا دې خلکو چې دا پروپیګنډه خوره کړه د یهودو چې سلیمان علیه السلام پیغمبر نه و بلکې جادوګر و. اوس د خلکو په ذهن کې دا تشویش پیدا شو چې یاره دا جادوګري څه ته وایي او دا معجزه څه ته وایي. جادوګر هم کرسۍ په هوا الوځئ او سلیمان علیه السلام هم کرسۍ په هوا الوځئ. اوس د دواړو کې فرق څه دی؟ نو اوس د خلکو په ذهن کې د معجزې او د جادو په مابین کې د فرق بیانولو دپاره الله تعالی یو انتظام وکړو. او هغه انتظام یې دا وکړو چې بابل نوم یو ښار و او هغې ته الله تعالی دوه فرشتې راولېږلې او د هغه دواړو او په انساني شکل کې او د هغه فرشتو نومونه و هاروت او ماروت. د یو نوم هاروت او د بل نوم ماروت. د دې فرشتو ډیوټي دا وه چې تاسو په دې ښار کې د خلکو ته د معجزې او د سحر او د جادو په مابین کې فرق بیان کړئ. لکه زه تاسو ته یو مختصر فرق بیان کړم. د سحر او د معجزې په مابین کې فرق سره ګوره سحر په ذریعه باندې یو کار کېدل دا د هغه سړي په لاس کېږي چې کم سړی د الله د راضي کولو په ځای باندې شیطانان راضي کړي. ګوره د هغه سړي جادو پخېږي چې هغه یو سړی بېګناه قتل کړي او د هغه بېګناه سړی چې وجلی د هغه په وینه باندې دی بیا خپلې منترې لیکي. نو چې بېګناه سړی دی قتل کو هم د شیطان راضي کو او بیا چې د هغه وینه استعمالی او همیشه دپاره به ورته په ګندګۍ کې غسل وغیره به نه کړي. دغه شان چې کوم دی نو په غارونو کې به وخت تیری مونځ او دس به نه کې غسل به نه کې او دس به نه کې پاکي به نه کې. نو چې ته ځان سم ګنده کو هم د ګناهونو په لحاظ سره هم د ظاهري بدن په لحاظ سره نو ستانه به دا ټول شیطانان خوشحاله شي. نو چې شیطانان دنه خوشحاله شو بیا چې ته کم جادو کې لکه اوس مثلا ته چاته ویې زه جادو کوم او د هغه ځای نه ته دې ځای ته دا سیز حاضروم نو ده به هغه جادو منتر ووایو او ویل دې ځای کې د پلانکۍ کرسۍ حاضر شي. نو شیطانان خو د یو ځای نه بل ځای ته ډېر په منډه ځي که نه. نو شیطان به لاړ دغه ځای نه بیا سیز راوچت کو درس دې ځای ته به یې ویشت. نو مطلب دا دی چې لکه سحر وایي د شیطانانو خوشحالولو ته د هغې نه پس به بیا هغه شیطان هغه کار کوي او هغه شیطانانو د پیریانو به د جادوګرانو سره هغه مدد کو. لکه اوس مثلا چاته به ویل وایي زما په دې لاس کې کاغذ دی د دې نه ته زه روپۍ جوړوم. نا کاغذ به یې داسې نیولی نو اوس شیطان او پیری خو چاله په نظر نه راځي او ده به دا لاس داسې پټ کړی نو بس په میز کې به ول هغو روپۍ وردن نه کړې کاغذ به یې ترې لرې کړو چې لاس به یې خالي کړو پکې به روپۍ وي. نو دا کارونه به د شیطانانو کول دا به د پیریانو کول. خو دا به هله کول چې کله به د جادوګر دا شیطان سم خوشحاله کړو. نو شیطان په څه خوشحالېږي؟ په بېلمازۍ خوشحالېږي. شیطان په څه خوشحالېږي؟ په کفریه کلمو ویلو خوشحالېږي. نو دا منترې د جادو چې کوم وی په دې کې به شرک وکړو ګندګیانې به یې وکړې نافرمانیانې به یې وکړې او دغه شان دا چیلې به په قبرونو کې وکړې د مړو بې حرمتیانې به یې وکړې څښا خوراکونه به یې وکړو. نو بس په دې باندې به ته شیطان راضي شو.
نو چې شیطان به راضي شو نو د پیریانو په ذریعه باندې بیا غلط کارونه کول. نو سحر دی ته وایي. او معجزه څه ته وایي؟ معجزه د هغه سړي په لاس باندې ښکاره کېږي چې هغه په مخ د ځمکه د ټولو نه پاک انسان یې هغې ته د انبیاو په شان هستیانې وایي. او انبیا نبی اله جوړیږي چې د هغه نه کله څوک راضي شي؟ الله. نو اوس به تاسو ته په سحر او معجزه کې فرق معلوم شوی. سحر هغې ته وایي چې شیطان راضي کي، او معجزه هغې ته وایي چې څوک راضي کي؟ الله. ساحر دا د دنیا د ټولو نه نجسترین انساني، او پیغمبر دا د ټولې دنیا نه پاکترین او پاکیزه ترین انساني. دا د سحر او معجزه کې فرق دی. او په سحر کې د ظاهري اسبابو څه عمل دخلي. مطلب دا چې پیری دا غځای نه دا سیس پټ راوړو دلته کېښودو، نو په دې کې د ظاهري سبب عمل دخل دی که نه؟ ول دا پیریم ظاهري سبب دی که نه دی؟ او د پیغمبر په هغې کې د هېچا عمل دخل نه. خالص الله تعالی په خپل خالص حکم سره هغه کار په هغه ځای کې ښکاره کړي. لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوبه کمې وې په یو غزوه کې. د پیغمبر علیه السلام ته صحابو د اوبو شکایت وکړو، یاره جي موږ ډېر زیات تږي شوي. نبي علیه السلام ویل اوبه نشته. نو چا ورته ویل جي زموږ سره دا وړه مشکیزه ده د لوټې په شان د څرمنې نه جوړه، وایي دې کې لږې اوبه دي. وایي نبي علیه الصلاة والسلام په هغې کې ګوتې مبارکې داسې کېښودې او خلکو ته به یې داسې اوبه وراړولې. وایي صحابي وایي ما په خپله وکتل چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ګوتو نه د اوبو باران شروع دی په دې لوښي کې دننه. نو د نبي علیه السلام د ګوتو نه اوبه روانې وې او خلکو ته به یې دغه شان وراړولې. وایي د موسی علیه السلام معجزه چې ونه د کاڼي نه اوبه راویستلو، نو کاڼي نه خو یاسې م اوبه راوځي، هغه هم معجزه وه. خو د پیغمبر علیه السلام معجزې د هغې نه هم عجیبه وې. د کاڼي نه خو بیا هم ډېرې چینې د کاڼي نه راوځي که نه راوځي، خو بیا هم د وچ کاڼي نه اوبه راویستل دا هم د موسی علیه السلام معجزه وه. خو غټه معجزه خو د نبی علیه السلام وه چې د ګوتې نه به اوسه پورې هېچا اوبه نه یې راویستي. د نبی علیه السلام د ګوتو مبارکو نه اوبه راوتي. د نبی علیه الصلاة والسلام معجزې هم عجیب و غریب وي. نو بهرحال مقصد مې دا دی چې په څه زمانه کې خلک په شک کې پرېوتو چې دا معجزه څه ته وایي او دا سحر او جادو څه ته وایي. هغه د سلیمان علیه السلام په شان غټ پیغمبر په باره کې هم خلک په شک کې وو چې جادوګرو نعوذ بالله او که پیغمبرو. نو اوس د سحر حقیقت لکه ما چې تاسو په دې دومره ټایم کې لګیا یم او ما تاسو پوهه کړئ، کوشش کوم چې ګوره سحر دی ته وایي او جادو دی ته وایي. سحر کفریه کلمو ته وایي او معجزه چې ده نو لکه دا د الله د راضي کولو ادا کولو دپاره راضي کولو دپاره چې کومې کلمې ادا کېږي هغې ته وایي. نو کوشش کوم څه نه څه د سحر او د معجزې په مابین کې تاسو ته فرق بیانوم. نو د هغه زمانې د خلکو په ذهن کې د معجزې او د سحر د فرق بیانولو دپاره الله تعالی دوه فرشتې راولېږلې په انساني شکل کې چې خلکو ته وښیي چې لکه دوکه نه شئ. معجزه دې ته وایي او سحر دې ته وایي. اوس سوال دا پیدا کېږي چې د دې کار دپاره الله تعالی پیغمبر ولې نه رالیږو؟ وایي پیغمبر یې ځکه نه رالیږو چې پیغمبر په خپله په دې مسله کې فریق دی. ولې چې د پیغمبر په لاس خو معجزه ښکاره کېږي، نو پیغمبر په دې مسله کې فریق دی. و چې یو پیغمبر راځي هغه وایي سحر دی ته وایي معجزه دی ته وایي، نو خلکو به ویل چې مونږ خو ستا معجزه نه منو، نو لکه بیا به ستا دا خبره دا فرق به دې څه ومنو. نو د دې لپاره الله تعالی د دوو فرشتو انتظام وکړو او د یو نوم هاروت او د بل ماروت په انساني شکل کې رالو او په کم ښار کې رالو؟ په بابل ښار کې. دې فرشتو اعلان وکړو چې څوک هم د سحر او د معجزې په مابین کې فرق زده کول غواړي نو موږ له دې راشي. نو موږ به ورته وښایو چې سحر دې ته وایي او معجزه دې ته وایي. نو بیا به سحر هم تاسو پیژنئ، معجزه به هم پیژنئ. نو بیا به د جادوګر له هغه اهمیت نه ورکوي کوم اهمیت چې چاله ورکول پکاري پیغمبر له. وایي دې فرشتو خلکو ته د سحر او د معجزې په مابین کې فرق بیانول شروع کړو. خو چې څوک به موله رالو نو دوی به ورته ویل انما نحن فتنة فلا تکفر. دې فرشتو به ورته ویل ګورې هلکه موږ درته د سحر او د معجزې په مابین کې فرق خو ښایو، خو ګورې خیال کوئ ګورې موږ د الله له طرف نه ازمایش یو. ګورې هسې نه چې زموږ نه د سحر طریقې زده کوي او شروع یې نه کوي. نو د خلکو به بیا عجیبه چل کوو. رابلو د هاروت او ماروت دا فرشتي چې دي ته به ویل یاره جي موږ ته لږ د سحر او د معجزې په مابین کې فرق وښایې. هغه به ورته ویل چې هلکه خیال کوه هسې نه چې موږ درته فرق وښایو تاسو د هغه سحر چل یاد نه کوئ، تاسو د سحر چل یاد نه کوئ. ګوره موږ ازمایش یو. نو بعضو خلکو به بیا داسې چل کوو چې ویل موږ ځان پویه کوو او د ځان د پویه کولو سره به د فرشتو نه هغه چلونه یاد کړل او بیا به سحر او جادو شاته کوو
لکه د دې داسې مثال دی لکه زه یو سړي ته وایم مالکه ګوره د سود مختلف صورتونه دي او تاسو د سود نه ځان وساتئ. مثلا یوه طریقه دا ده چې تا داسې چل وکړو هغه له داسې پیسې ورکړې. اوس یو سړی زمانه د سود دا طریقې په دې لپاره یادوي چې دا چل زه شروع کړم. نو دقه شان چل به د هغه زمانې خلکو کو. هاروت او ماروت نه به دا طریقې د سحر یادولې او بیا به تلل او هغه طریقې به شروع کولې. نو الله تعالی فرمایي چې یهودو له پکار ده چې دیو روان شوي وي په قرآن پسې، دیو روان شوي وي په تورات پسې، لیکن دیو روان شو په څه پسې؟ په هغه سحر او جادو پسې روان شو. کم سحر او جادو چې الله نازل کړو په چا باندې؟ په هاروت او ماروت باندې. په کم ښار کې؟ په بابل ښار کې. دیو په هاروت او ماروت په سحر پسې روان شو کم چې د ازمایش لپاره الله را لېږلی. بل دیو روان شو په هغه سحر پسې کم سحر چې به د سلیمان علیه السلام په زمانه کې پیریانو لوستو. نو د سلیمان علیه السلام په زمانه کې چې به پیریانو کم سحر او جادو کو هغه د سلیمان علیه السلام پټ کړو. بیا چې هغه راښکاره شو نو دې ټولو خلکو په څه باندې شروع وکړه؟ اقره سلیمان علیه السلام د تخت نه چې کوم جادو راووتو په هغې پسې. نو دې ځای کې الله تعالی د یهودو هغه مذمت بیانوي چې ګوره دیو په دوو جادوګرو پسې روان شو. یو د سلیمان علیه السلام د زمانې پیریانو چې کوم جادو کو په هغه جادو پسې روان شو. بل چې په هاروت او ماروت باندې کوم جادو نازل شوی هغه جادو پسې دیو روان شو او پرېښودو یې څه شی؟ تورات. او پرېښودو یې څه شی؟ کتاب الله. نو دا هغه خلک دي چې کتاب الله یې پرېښی تورات او دغه شان قرآن مجید او روان شوي دي دغه دوه زمانې په جادوګرو پسې. دی وجې نه وایي دا یهود چې وو دا ډېر خطرناک جادوګرو. کعب احبار دا د نبی علیه السلام په زمانه کې مو، خو په هغه زمانه کې مسلمان شوی نه و، دا یهودي عالم و. د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې مسلمان شو. دا یهودي عالم د به عجیبه خبره کوله. وایي زما سره یو څو کلمات زه هغه کلمات ویمه او که دا کلمات لولا کلمات اقولهن لجعلتني اليهود حمارا. وایي زما سره یو څو منتري دي یعنی اسکار دي راسه. مسلمان شو نو مسلمان خو به ذکر کوي کنه غالبا د اعوذ بکلمات الله التامات او من شر ما خلق او دې سره داسې الفاظ نورم دي. وایي زه دا کلمات ویم او په دې کلماتو میزان د دې یهودو نه بچ کړی، ورنه دې یهود دومره خطرناک جادوګر دي چې زمانه به خر جوړ کړی. لجعلتني حمارا. نو معلومه دا شو چې یهود د یو آسمانی مذهب منونکي خلک دي، لیکن په ځای د دې چې په آسماني کتاب پسې تلي وي په تورات پسې روان شو، په څه به شي؟ په جادو پسې. هغه جادو چې کوم د سلیمان علیه السلام په زمانه کې د پیریانو سره ورسره و، هغه جادو چې کوم په هاروت او ماروت باندې الله تعالی نازل کړو، او هغه جادو به کوو یفرقون به بین المرء و زوجه، او دا منتري به کولی او د ښځې او د خاوند په مابین کې به جداوالی راوستو، دا کوډې به کولې او په دې طریقه به د خلکو په مابین کې تفریق راوستو. د جادو په ذریعه به خلک یېرول. وایي دا کار وکړه کنه موږ به دا پلان کې نقصان برته ورسو، تکلیف برته ورسو. نو په دې آیتونو کې الله تعالی د دې یهودو دغه مذمت بیانوي چې د الله کتاب یې شاته وغورځاو او روان شو په څه پسې؟ په جادو پسې. بیا اوس د دې زمانې جادو یا منتر یا تعویز وغیره د هغې څه حکم دی؟ دا چې د آیت ترجمه وکړم بیا راته ویم. واتبعوا ما تتلو الشیاطین، روان شوي و دوی دا یهود په هغه څه پسې تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان چې لوستلو به شیطانانو علی ملک سلیمان په وخت د باچاحت د سلیمان علیه السلام کې. وما کفر سلیمانو، او کفر نه اختیار کړی سلیمان علیه السلام. سحر څه ته وایي؟ کفر ته. ما تاسو ته ونه ویل جادو کم سړی کوي چې کم کفر ته رسېدلی، او د یهودو به سلیمان علیه السلام ته سحر نسبت کو. نو الله د سلیمان علیه السلام نه د سحر نفي ونه کړه بلکې د کفر نفي دې وکړه. وایي دا کافر نه و. ولې؟ چې سحر خو څه ته وایي؟ سحر خو کفر ته وایي. نو وما کفر سلیمان، او کفر نو اختیار کړی سلیمان علیه السلام، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانانو کفر کړو. یعلمون الناس السحر، د سلیمان علیه السلام د زمانې نه وروستو به هغه شیطانان هغه کاپیانې راویستې وي، هغه رجسټر یې راویستې وي او خلکو ته به سحر خو او ته به ویل سلیمان علیه السلام سلیمان علیه السلام چې کوم دی د دې سحر او د دې جادو په زور باندې دا ټول حکومت کړی دی. نو الله وی سلیمان علیه السلام کفر نه کړی، یعنی سحر یې نه کړی. ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانانو کفر کړو. یعلمون الناس السحر، چې خودو به خلکو ته سحر او جادو. وما انزل،
وما انزل دا ما تتلو شیاطین سره لګي یعنی واتبعوا ما انزل علی الملکین او دا یهود روان شوی په هغه پسې چې نازل کړی شوی په دوه پرشتو باندې به بابل په بابل ښار کې او هغه بابل ښار کې هغه دوه پرشتو باندې چې کم نازل کړی شوی هغه دوه پرشتې څوک دي یو هاروت او بل ماروت وما يعلمان من احد د دوه پرشتو به چې چاتم د جادو د معجزې په مابین کې فرق خودونو دا به ورته ویل ګوره خیال کوه هسې نه چې زموږ نه جادو د فرق معلومولو دپاره زده کړي او بیا یې سبا له شروع کړي ولې چې ګوره موږ ازمایش شو خیال کوه وما يعلمان من احد او د دواړو پرشتو به تعلیم نه ورکاو یو تنتم حتی یقولا تر دې چې د دواړو به ورته ویل انما نحن فتنه بشک مونږ یو د پاره د ازمایش نو فلا تکفر یعنی کفر مکوا یعنی جادوګری مکوا اسره چې زمونږ د جادو چلیات کې بیا جادو شروع کې سباله نو نتیجه سره وته نو نتیجه دا شو نو فیتعلمون منهما نو د خلکو به زده کوو د هاروت او ماروت نه هغه جادو یفرقون به بین المرء والزوج چې جداواله به راوستو د هغې په ذریعه باندې په مابین د سړي او د هغه د بیبي کې وما هم بضارین به او نو دوی ضرر رسون کې د جادو په ذریعه باندې من احد یو تنتم الا باذن الله مگر د الله په حکم سره ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم او زده کوو به دوی هغه جادو یضرهم چې ضرر به ورکاو دوی ته ولا ينفعهم نفع به نه ورکوله ولقد علموا او په تحقیق سره دی پویو په دې خبره باندې لمن اشتراه هر هغه چا چې غوره کو دا جادو چا چې واغستو دا جادو نو ماله فی الاخرة من خلاق نه به د ده لپاره په آخرت کې هیڅ قسمه حصه ولبئس ما شروا به انفسهم او خامخه بد دی هغه شروا به انفسهم چې دیو خرڅ کو د هغې په ذریعه باندې خپل ځان یعنی خپل ځان د جادو په ذریعه خرڅ کو نو لو کانو یعلمون کاش که دوی پوهېدی دې زمانه کې د سحر او د جادو څه حکم دی ګوره یاد ساته په دې زمانه کې بعضې خلک منترې کوي کوډې کوي نو ګوره یاد ساته هر هغه انسان چې هغه د چا په دمولو کې یا په جادو کولو کې داسې کلمات اختیار کی چې په هغې کې استعانت او مدد طلب کړی د چا نه د شیطان نه یا د ستورو نه یا د اسمان نه نو که دا منتر د خیر د پاره هم کوي نو ام دا کوپر دی لکه بعضې خلک داسې کوي لکه منترونه داسې وایي وای زه مدد غواړم د فرعون نه مدد غواړم د حامان نه مدد غواړم د ابلیس نه مدد غواړم د شیطان نه اینه نو اوس په دې خبرو سره دا څه کول غواړي شیطان خوشحالول غواړي او عجیبه خبره داره چې دا منترې چې چا پخ کړي دي هغو دا منتر ووایي او هغه د کم کس چې کم حاجت یې کار ایسته وشي کار یې کېږي کار یې صحیح لکه مثلا یاره چې زما دا نوکري وشي نو دا شیطانان بیا خو هغه کار کوي که نه نو د افسر مخې ته د هغه پایل هغه شیطانان مخې ته کېږي چې بل اوس ورشي هغه په بل سړي مهر کوي دې ول سترګې خړې کړي یا مهر د ده په هغې باندې ووایي نو د نفي دپاره یې وکړو لیکن ځان هم پې د کفر نه د اسلام نه ویستو هغه چې چا دپاره یې کړی هغه هم پې د اسلام نه خارج کړو نو لهذا هر هغه منتر چې په هغې کې کلمات د کفري او په هغې کې مدد طلب کړی شوی د شیطان نه د ستورو نه مړه د الله نه ما سوا چې د هر چا نه مدد غوښتی نو لہذا دا کلمه د کفر ده که دا د چا د نفي دپاره او که د چا د ضرر دپاره ویونکی په دې باندې ویونکی چې دی نو په دې باندې کافر کیږي او چې کم کس په دې یقین وکړو نو هغه په دې باندې فاسق کیږي او خطره د کفر د هغه هم ده ګورئ چې داسې قسمه سړي له ځي چې هغه داسې دمونه وایي داسې منترې وایي چې په هغې کې هغه مدد د چا نه طلب کوي د شیطان نه او د الله د دشمنانو نه نو لهذا دا سحر کفر دی لہذا دینه به هر سړی ځان ساتي یوه بعضې سړی داسې کلمات وایي چې د هغه کلماتو معنی چاته نه معلوم لکه ته به یو سړي منتر به وایي خو تا ته به معنی نه معلوم چې خدای خبر قرآن وایي حدیث وایي تورات وایي انجیل وایي خدای خبر دا څه وایي نو هر هغه کلمه په منتر کې او په جادو کې ویل چې د هغې کلمه مفهوم نه معلوم چاته نو په دې سړی چې کوم دی نو کافر کېږي خو نه خو ګوره امکان د کفر په دې کې هم شته نو د دې نه هم احتراز دا واجب دی اولني قسم والا څه کول هغې صراحتا کفر کو هغه کفر دی دا دویم والا چې دی نو دا داسې کلمات ادا کوي چې سړی په معنی نه پوهېږي نو په دې کې هم امکان دا دی چې دا معنی نه ده معلوم کېدی چې دا یو داسې ژبه چې په هغه ژبه کې دا کلمه د کفر
نو لہذا چې مفهوم نه دی معلوم، نو لہذا د دې نه احتراز دا واجب دی. دا دوه قسمه شو. نو لہذا چې کلمه د کفر پکې یقیني نو دا کفر دی، او چې کلماتو مفهوم نه دی معلوم نو دې کې امکان د کفر دی، دیو جن احتراز تی څه دی واجب دی. دریم نمبر مباح کلمات سړی وي، سړی کلمات مباح وي، لکه د قرآن یو صورت وي یا ښه صحیح دعا وي، لیکن چاته د ضرر رسولو د پاره وي، چاته د ضرر رسولو د پاره، او یا چې دینو لکه مطلب مقصد معصیت دی. لکه مثلا یو سړی د قرآن صورت وي، سوره توبه وي، خو د دې دپاره وي چې د ښځې او خاوند په مابین کې دا رشته ماته شي. یا د پلانکي سړي چې کم دی نو لکه مثلا بعضې آیتونه داسې چې هغه یو سړی په داسې انداز کې وایي، داسې وظیفې پخه کړي چې د پلانکي سړي کاروبار ټپ شي، نو الفاظ یې صحیح دي، د حدیث نه وایي، د قرآن نه وایي، لیکن غرض یې فاسد دی. نو کافر خو پې نه شو، لیکن دا سړی فاسق دی، د نه بچ کېدل دا چې دی نو دا لازم دی. چې کم خلک قرآن آیتونه د ښځې او د خاوند په مابین کې د جداوالي دپاره وایي، د چا د کاروبار د ټپ کولو دپاره وایي، د رونو په مابین کې د بې اتفاقۍ دپاره وایي، په یو ځای کې د افتراق او د انتشار دپاره وایي، نو لہذا کلمات اگر چې د دې حق دي لیکن مقصد فاسد دی، نو دی وجه نه کفر خو نه دی، لیکن دا سړی څه دی فاسق دی. او چې کم خلک دا کارونه کوي نو هغه د فاسقانو په زمره کې بیا راځي. نو دا دریم نمبر دی. او څلورم نمبر دا دی چې کلمات واضح وي، کلمات واضح وي، مفهوم غلط نه لیکن مقصد یې نیک. لکه مثلا یو سړی بیمار دی، په بیمار باندې وایي، په یو کور کې بې اتفاقي ده د اتفاق دپاره وایي، یو کاروبار کې بې برکتي ده د برکت دپاره وایي، نو لہذا دی په حرمت کې په ناجایزتوب کې بیا لکه مطلب دې ته بیا نه چا ناجایز ویلی دی او نه ورته چا حرام ویلی، دا بیا جایز دی، دا مباح. ولې نبی علیه صلات وسلام باعوذ بکلمات الله تامات باندې د خپل نوسي دمول حسن حسین، نو دم شوب جایز شو کنه. دغه شان صحابي چې کوم دی نو هغه په سورې فاتحه باندې د قبیلې یو سردار چې دی نو هغه پې دغه شان دم کړی و. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د خپل نابالغ اولاد دپاره به داسې قرآني کلمات دا به لیکل او غاړه کې به ورته اچېل. نو لہذا بعضې خلک وایي یاره په اسلام کې دا تعویض شته او که نشته. نو نبی علیه صلات وسلام په ابتدا کې د تعویض نه سخته منع کړې وه. ولې؟ چې په هغه زمانه کې د تعویض د غاړه کې د اچولو مشابهت به د بت پرستو سره راتو. ولې دا بت پرست خلک چې دي دنیا شیزونه غاړو ته اچوي، په دې غاړه کې هم دنیا شیزونه وي، په دې مټو کې هم دنیا شیزونه وي. نو نبی علیه السلام د بت پرستو سره د مشابهت د نه اختیارولو د وجې نه دې څیزونه نه منع کړې وه. خو وروستو چې کوم دی نو بیا نبی علیه صلات وسلام په خپله څوک یې دم کړی دی، خو ګوره په قرآني کلماتو باندې د کلمات ګوره واضح وي. ما خو تاسو ته پوره تفصیل ذکر کو. نو بعضې ګوره بعضې علما د تعویض نه او د دې څیزونو په سختۍ سره منع کوي. نو ګوره هغه په دقې بنیاد کوي کوم چېرته ما ذکر کو چې کلمات کفریه، کلمات مفهوم غلطي، یا چې دی نو قرآني کلمات خو د غرض فاسد دپاره نو بیا ګوره هغه زمونږ په نسبت باندې منع دی. او یا دا دی چې لکه په داسې کس باندې کلمات وایي چې د هغه کس خپل ظاهري شکل حلیه چې دی نو شریعت مطابق نه ده، یا هغه مخامخ هغه ته ګوري چې هغه د ښځو او د نامحرمونو پرده نه کوي که نه. نو داسې قسمه خبرې چې کوم دی نو هغه قباحتونه هغه خو پکې خو فی نفسه چې یو سړی د تمامو شرایطو لحاظ ساتي، دم شف کوونکي هم په عقیده برابري د الله په ذات په عقیده توحید باندې یقین ساتي، شرک پکې نه وي. دغه شان چې کم سړی ولځي نو هغه هم په دې بنیاد ځي چې یاره دا قرآني کلمات دي د دې خامخا څه نه څه اثر شته. نو د ویونکي هم عقیده برابري، د راتلونکي هم عقیده برابري، بیا په دې کې هېڅ قسمه قباحت نشته. او چې کم یو عقیده خرابېده یا د کم یو الفاظ ګډوډېدو نو بیا زمونږ په نسبت باندې دا ناجایز دي او د دې اجازت بیا په شریعت کې نشته. نو دواړه خبرې صحیح شوې. کم خلک چې وایي شته په اسلام کې تعویض او دم نو هغې په دې شرایطو سره وایي ګورې څېړنده کاته ګوره زمونږ په نظام نه ده. او چې مثلا بعضې عرب په دې کې ډېره زیاته سختي کوي نو د هغو سختي په خپل ځای صحیح ده. ولې چې هغو ته دا بعضې معلومات د داسې خلکو رسېدلي لکه مثلا بنګال والا ټول سحر او جادو والا دي منګړت، یا داسې پنجاب والا دي نو هغه هم چې دی نو په دې جادو په دې تعویض او په دې څیزونو کې انتهایي شرک نه کار علي لکه. نو دې وجې نه چې دی نو لکه د هغو خپله خبره په خپل ځای باندې صحیح ده، لیکن د جایز حده پورې د شرایطو سره ګوره بیا هم څه نه څه ګنجایش شته. ولې چې صحابو خپل بچي دم کړي دي، غاړه کې ولې د تبرک دپاره کلمات اچوي دي. خو بهرحال بیا هم زمونږ علما یوه خبره کوي
هغه ده چې الله تعالی چاله د ویلو توفیق ورکړی نو حتی الامکان سړی په غاړه کې د تعویذ اچولو په ځای باندې وینا دا کار دی کوي. لکه مثلا تا په غاړه کې 4 سورتونه اچیلي نو پس غاړه کې د 4 سورتونو د ځوړندولو نه د هغې نه د تعویذ جوړ کړی په غاړه کې دی اچیلی نو د هغې نه بهتره دا ده چې دا ته سهار او ماښام په ځان وایه دا له دنیا تعویذونو کار کوي. نو لہذا چې کم سړی ویلی شي نو زیات یقین بیا په دې باندې نه وي پکار. لکه د دې څیز دا د هغه چا دپاره پکار لکه اوس د صحابي خپل نابالغه بچي ته هغه د کلمات چې دی نو دعایه کلمات ولا په غاړه کې اچولي دا مشکات شریف کې شته. نو مطلب دا دی چې لکه د تعویذ او دغه شان د دم د هغې دپاره خپل شرایط دي په شرایطو سره جایز دي لیکن چې چاله الله د وینا توفیق ورکړی یو سړي ته صورت یاد دی سوره یاسین ورته یاد دی تبارک الذي ویلی شي نو دله بیا په دې غاړه کې به د شیزونو اچولو باندې ډېر زیات یقین نه وي پکار. ها اوس یو سړی داسې دی چې هغه د شپې एकदम یریږي یا یو سړي باندې एकदम د میرګو دوره راځي یا یو سړي باندې کله کله داسې یره راشي چې بیا جبه ړقي لکه د سره نه صورت نشي ویلی نو د هغه خلکو دپاره بیا تعویذ استعمالول هم جایز دی ولې چې دا برکت تبرک کلمات دی الله تعالی د دې څه نه څه تاثیر دا چې دی نو دا یې ایښی دی. نو لہذا دا زمونږ د شریعت دا خلاصه شوه چې نه مکمل طور نه دی اجازه شته نه مکمل طور د دې ممانعات شته ډېرو شرایطو سره ده خو بیا هم زمونږ استازو هغه موږ ته وایي د دې څیز حوصله شکني به کوئ وایي ځوان جان کسې دنیا تعویذونه په غاړه کړي نو وایي ده ته وایي چې تا تعویذونه په غاړه کړي دې په ځای سهار او ماښام اخرني 4 قل ولې نه وی یا کم از کم دا 3 قل ولې نه وی یا د اخرني 2 سورتونه ولې نه وی چې یو سړي له سوره یاسین ورځي او د دنیا تارونه د مټ نه تاو کړي نو د هغې نه بهتره دا ده چې دی دغه وکړي. خو بهرحال بیا هم یوه خبره ده بعضې سړی داسي چې په هغې باندې نظر ډېر एकदम اثر کوي هغه چې بیا 4 قل وی هغې ځای ته رسولی نو لہذا که هغه بیا د دې استعمال کوي نو هغې دپاره دا استعمال بیا جایز دی. نو بهرحال په شرایطو سره چې کوم دی نو د دې استعمال دا جایز دی او چې دا شرایط پکې نه نو بس بیا دقه شان منه دي کلمات کفریه نو دا مکمل کفر دی کلمات و مفهوم نه معلوم نو دا واجب الاحتراز دی کلمات مباح دي صحیح کلمات دي خو غرض فاسد دی نو لہذا دا ناجایز دي کلمات هم صحیح دي غرض هم صحیح دی ظاهری د شریعت قواعد او ضوابط هم برقرار ساتي عقیده هم د جانبینو برابر ده نو بیا په تعویذ او په دم شوب کې هیڅ قسمه حرج نشته. ولو انهم آمنوا واتقوا او کچری کاش دی یهود ایمان نه وړي وي واتقوا تقوا اختیار کړی وي لمثوبه من عند الله خیر نو خامخه ثواب د الله تعالی د طرف نه خیر دا بهترو لو كانوا يعلمون کاش کدوی پوی دی یا ایها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا دام د یهودو د قباحت بیان دی تاسو به حیران شئ د یهودو د شرارتونو ته اصل کې عرب و د نبی علیہ السلام صحابه چې عام تورو نبی علیہ السلام او صحابه د عام تور عربو او د یهود ګورې دا نسلن عربي نه دي د دې خپله ژبه چې ده نو هغه عبراني ده. نبی علیه صلات وسلام به کله کله خبرې کولې په مجلس کې نو مثلا که ستاسو خیال کړی په کلاس کې لکه شاګردان ډېري او استاد سبق وایي نو کله کله په آخر کې یو شاګرد پاسې د اخیر صف نه نو استاد ته وایي جی سر وایي تاسو چې دا خبره لږه دوباره وکئ ما صحیح وانه اورېده یا پې زه پوه نه شوم نو دغه شان به نبی علیه صلات وسلام کله کله خبره وکړه نو ګڼه به وه نو بعضې نیم صحابي به خبره وانه اورېده نو هغه به پاسېدو او نبی علیه السلام ته ویل یا رسول الله راعنا نو راعي دا د عربی لفظ دی راعا یراعي مراعاتا راعي د امر صیغه ده وایي راعي یعنی رعایت وکړه نا زمونږه نو د دې معنی به دا و چې د الله رسوله زمونږه پکې لږ رعایت وکړه تا خو دا خبره وکړه دا مسله دی بیان کړه د الله رسوله حکم دی بیان کو خو نوجوانانو او ذهینانو صحابه خو خبره یاد کړه او موږ پکې سپینګیري یو یا موږ خبره صحیح وانه اورېده نو هغه صحابي به چې نبی علیه السلام ته دا خبرې درخواست کوه یا رسول الله راعنا ای د الله رسوله زمونږ پکې لږ رعایت وساته په دې خبره کې زمونږ لږ رعایت وساته او دا خبر راته دوباره وکړه. و دا راعنا لفظ عربو صحابو به د عربۍ د معنی په لحاظ سره وایو او د دې معنی و زمونږ رعایت وکړه او د یهودو په ژبه کې دا راعنا لفظ چې کوم نو دا کنځلي نو دا یهود چې به د نبی علیه السلام مجلس ته رالو
نبی علیہ السلام ته به د عربو صحابو په شان ویل یا رسول الله راعنا، او دا راعنا لفظ دا کنزلو لفظ، او بیا به غلی غلی یو بل ته رسې وکتل و به خندل چې دیو خو راعنا مطلب د عربی واغستو، زمونږ مطلب دا بلې ژبې دی. داسې ګوره ډېر کېږي، تاسو ته هم ذهن کې به وي داسې ډېرې خبرې چې زمونږ په ژبه کې هغه یو شان لفظ وي او د بل ژبې والا په ژبه کې هغه کنزلي یا. نو د منافقینو او د یهودو به د نبی علیه السلام په مجلس کې دا لفظ چې دی نو دا به د عربو په معنی باندې نه اغستو، بلکې دا به د هغه خپلې ژبې په معنی کې اغستو، او بیا به غلی غلی یو بل ته وکتل و به خندل. نو دیو دا خیال و چې لکه نبی علیه السلام ته به د دې خبرې پته نه لګي. دا یو ورځ وایي یو یهودي نبی علیه السلام ته ویل یا رسول الله راعنا، او په دې کې کنزلو ته اشاره وکړه، او زر ټول خپل منځ کې یو بل ته وکتل او ویې خندل. نو په دې کې یو صحابي ناست و، د هغه نوم دی سعد ابن عباده. سعد ابن عباده د مدینې اوسېدونکی صحابي دی، او دا د یهودو په دې ژبه لږ لږ پوهېدو. به چې سعد ابن عباده دا لفظ څنګه واورېدو نو فورا ویل یا اعداء الله علیکم لعنت الله، او د الله دشمنانو په تاسو دې د الله تعالی لعنت. آینده دپاره په الله په ذات مې قسمي لئن سمعتها من رجل منکم یقولها لرسول الله صلی الله علیه وسلم لاضربن عنقه. ګوره که د نن نه پس دا راعینه لفظ مې د چا د خولې نه واورېدو چې نبی علیه السلام ته یې ووایو نو ګوره ما به ترې سټ کټ کړی، ګوره بیا به رانه ګیله نه کوئ. نو د مدینې صحابي د یهودو د ژبې په دې کنزلو په دې لفظ باندې پوه شو. نو هغه ته قار شو چې ګوره د نن نه پس زما مخې ته که چا نبی علیه السلام ته راعینه ویلی نو ګوره خیر به نه. خو بیا م عربو صحابو به بیا هم ویل راعینه، د الله رسول زمونږ لږ رعایت وساته. نو دا آیت الله نازل کو او صحابو ته ویل چې ټیک ده چې تاسو په صحیح نیت باندې وایي راعینه لفظ، لیکن غیر د دینه غلطه فایده آلی نو تاسو د نن نه پس راعینه لفظ مه وایي، تاسو انظرنا وایي. یا رسول الله انظرنا، اے د الله رسول لږ پکې مونږ ته وګوره، اے د الله رسول لږ مهلت مونږ له راکړه. نو د راعینه د لفظ په ځای باندې الله تعالی کوم لفظ تجویز کو انظرنا. نو دې آیت کې دقیق خبرې طرف ته اشاره ده. یا ایها الذین آمنوا، او یا بعضې وایي د یهودو به د خپلې ژبې په لحاظ سره دا راعینه کنزلې نه یادولې، د عربۍ په لحاظ سره به وایو، خو لږه د عین نه پس به یا زیاتوله. نو صحابه ویل یا رسول الله راعینه، زمونږ رعایت وکړه، او دی ویل یا رسول الله راعینا، لکه د عین نه پس به یا پیدا کوله، او د عین نه پس چې یا پیدا کې نو دا بیا بیزو سرونکي ته وایي. نو نعوذ بالله د پیغمبرۍ په ځای به ورته دا سپک لفظ وایو. نو دې وجې نه الله تعالی منع کړه صحابو ته چې تاسو په صحیح نیت وایئ، خو ستاسو نه د لفظ د وجې نه دا یهود غلطه فایده آلی، نو دې وجې نه د آینده لپاره به تاسو دا لفظ داسې نه استعمالوئ، څه به وایئ انظرنا، موږ ته وګوره. نو یا ایها الذین آمنوا، یا ایمان والو، لا تقولوا راعنا، مه وایئ تاسو لفظ راعنا، وقولوا وایئ انظرنا، یعنی انظرنا لفظ وایئ. انظرنا معنی دا ده یا رسول الله انظرنا، ای د الله رسوله موږ ته هم پکې لږ نظر وکړه. واسمعوا، دا خبره قبول کړئ، دا حکم واورئ. وللکافرین عذاب علیم، او د کافرانو دپاره به عذاب علیم، عذاب دردناک. ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب، بعضې صحابه او د یهودو به کله کله باس کېدو، په لارو کوڅو کې خلک ناست دي که نه، دا مختلف باسونه کوي. نو په هغه زمانه کې د یهودو د مسلمانانو مقابله وه. نو بعضو یهودو د مسلمانانو ته وویله وایي که تاسو ډېر زیات عبادتونه م وکئ او ډېر زیات د نبی علیه السلام ومنئ، خو بیا هم ستاسو دین زمونږ د دین نه بهتر نه دی. دین موسوي چې دی نو لکه تورات دا بهتر دی. چې هغه کسان رالو نبی علیه السلام ته وی وایي د الله رسوله دا خبره رښتیا ده، که موږ ډېر هم ستا ومنو او موږ ډېر هم په تا ایمان نه وړو، زمونږ دین بیا هم د موسی علیه السلام د دین نه کمزوری دی. نو نبی علیه السلام دا آیت نازل شو چې نه، شرط هم نشي کېدی. دا دین موجوده دین چې دی نو دا ناسخ دی او تیر شوي دینونه ټول منسوخ دي، دا دین بهتر دی. او د دوی په خبرو کې ځکه مه راځئ چې دوی ستاسو سره دا بغض ساتي چې دا قرآن الله تعالی په عرب ولې نازل کړی دی، په یهودو ولې نه نازلو. د یهودو ځکه دا قرآن نه منو دو چې زمونږ د قبیلې په سړي ولې نه دی نازل شوی، چې د عربو په یو سړي باندې نازل شوی دی. نو د وجې د حسد نه دوی ستاسو سره دا بغض او عداوت ساتي، لہذا د دوی په خبرو باندې غم غرض مه کوئ.
ما یود الذین کفروا یعنی خوخه نه غنی هغه کسان چې کفر یې کړی دی من اهل الكتاب د اهل کتابونه ولا المشرکین او نه د مشرکانو نه اينزل علیکم دا چې را نازل کړی شي په تاسو باندې من خیر یعنی وحی من ربکم تاسو د رب د طرفنا والله یختص برحمته الله خاص کوي په خپل رحمت سره یعنی په نبوت سره من یشاء چاله چې وغواړي والله ذو الفضل العظیم الله د لوی فضل خاوند دی ما ننسخ من آیاتنا وننسها د دې آیت په دې کې د منسوخ آیتونو په باره کې د یهودو د اعتراض جواب دی ګوره کله به یو حکم راغې موږ تفسیر شروع کېدو نه مخکې ویلو بعضې احکامات به رالو څه وخته پورې بیا به الله هغه منسوخ کړو او ویل هلکه د نن نه پس به دا حکم دسي د هغې مختلف مثالونه دي کله چې موږ د سورې بقره انشاءالله دویمه سپاره کې به ډېر احکامات راشي بیا به زه تاسو ته ویم چې دا حکم اوس منسوخ دی دې په ځای دا حکم راغلی نو د یهودو په دې خبرو اعتراض وجه داره چې د موسی علیه السلام په شریعت کې منسوخ نه و موسی علیه السلام ته ټول تورات داسې په یو ځای میلاو شوی نو چې په یو ځای ورته میلاو شو نو دې کې دا نه ده چې دا حکم بدل کړو دا راواله بس چې څه په یو ځای میلاو شو ټول په یو ځای نافظ لیکن زمونږ په دې شریعت کې منسوخ او په دې منسوخو کې به طور خاص په دې ځای کې دا تحویل قبله وه د قبلې بدلېدل زه تاسو ته دا یوه خبره کومه دې باندې لږ ځان پوهه کوي د ټولو نه اولنۍ انبیاو قبله چې ونه هغه بیت المقدس و کوم چې فلسطین کې دی او فلسطین د عربو نه د شمال طرف ته دی د عربو نه شمال طرف ته دی نبی علیه الصلاة والسلام ته چې کله نبوت میلاو شو نو پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه کې به مخ بیت الله ته موز به بیت الله طرف ته کوم ولې چې فرض موز خو په مکه کې فرض شوی دی نو 3 کاله نبی علیه السلام کوم طرف ته مخ کړو بیت الله ته چې کله پیغمبر علیه السلام مدینه منورې ته راغی نو دا داسې نقشه ده تاسو داسې ګورئ لکه دا ځای چې دی دا ځای دا مکه مکرمه ده او دا مدینه هم د مکې نه بیا د شمال طرف ته دا طرف زموږ شمال دی اینه دا اوس زه په کوم جومات کې ناست یم دا زما طرف چې دی دا مغرب دی هغه طرف مشرق دی دا جنوب دی او دا شمال دی نو مکه مکرمه په دې ځای کې ده نو چې نبی رسول الله والسلام هجرت وکړو نو نبی رسول الله مدینه ته نه دسي تله نه دسي تله دسي مدینه دې طرف ته ده نو هغه ځای ته لاړ او د مدینه د بیت المقدس بیا د مدینې هم په شمال په طرف دی اوس چې نبی رسول الله والسلام په مکه کې نو موږ خو کعبه ته کو چې نبی رسول الله مدینه منورې ته لاړ نو اوس ماته ګوره که نبی رسول الله کعبه ته مخ کوي نو چاته اشاره راځي بیت المقدس او که بیت المقدس ته مخ کوي نو کعبه ته اشاره راځي اوس خدای کومه قبله مقرر نو د نبی رسول الله والسلام ته الله تعالی تر طرف نه دا حکم وشو چونکه په مدینه کې يهود زیات دي نو د يهودو د دلجوړې د پاره او ځان ته د رانږدې کولو د پاره ستا قبله د بیت الله په ځای باندې بیت المقدس نو نبی رسول الله والسلام 14 میاشتې 18 میاشتې کم طرف ته مخ کړو بیت المقدس طرف نو د نبی رسول الله په مانځ کې کعبۃ الله ته شاوه او مخ به کم طرف ته بیت المقدس لیکن د نبی علیہ السلام په زړه باندې ارمان داو چې زما بیرته خپل نیکه د ابراهیم علیه السلام د لاس جوړ کړی شوی کعبه طرف ته زما مخې نو ډیر بخی وای بار بار به اسمان طرف ته کتل د آیاتونه مخکې را روان دي اوس نه ته ټوله خلاصه ذکر کم قد نرى تقلب وجهك في السماء الله چې بیرته د قبله د بیت المقدس نه بیت الله ته راوړوله نو آیاتونو کې ویل وای مونږ بار بار تللی دی نبی علیه السلام ته چې دا مخ به د اسمان طرف ته زیاړه وراړو چې یاره زما دا قبله یا الله چې دی بل طرف ته شي نو ډېره بخی نو 14 میاشتې یا 18 میاشتې نبی علیه السلام بیت المقدس ته مخ کړی او صفا به شاوه کم طرف ته بیت الله ته خو د نبی علیه السلام ارمان دا و چې زه بیرته بیت الله ته مخ کړم نو قبیله بنو سلمه دا یو قبیله ده د هغو جومات دی په مدینه منوره کې د ماسپښین په مانځه کې نبی علیه السلام هلته ولاړو او صحابو ته هم دا پته و نبی رسول الله ته هم دا پته وه چې دا د بیت المقدس دا قبله چې ده دا حکم دا عریضي دی دا به یو ځل بدلیږي د ماسپښین په مانځه کې وحی راله الله ورته وفرمایل جبرایل علیه السلام چې ستا قبله بدل شو د بیت المقدس نه بیت الله ته شوه نو په مانځه کې نبی علیه الصلاة والسلام راتاو شو نو چې نبی علیه السلام دې طرف ته مخ کو صحابه هم خپل مخ کو نو امام د ټولو نه آخر شو کنه لکه نبی علیہ السلام خو هغه طرف ته مخو او خلک بس شاته په صفونو کې ولاړ دي ټول دې طرف ته مخ نو اخیرنی سب ولا اول سب شو کنه او نبی علیہ السلام اخر کې شو نو صحابه دومره خيار صحابه اهل علم
چې نبی علیہ السلام ته لار پرېښوده او نبی علیہ السلام په مانځه کې را مخې ته شو سبت. نو هغه جومات ته اوس کوم جومات وایي؟ مسجد قبلتین. دغه مسجد قبلتین دا قبیله بنو سلمه مسجد و چې په دې کې دا قبله دا حکم راغی دا بدل شو. بس په یهودو باندې نورې اوبه واوړېدې. هغه وی دا پیغمبر چې دی نو دا موږ اوس پر رښتونی ګڼو. ولې چې د بیت المقدس ته مخ و، بیت المقدس ته د ټولو پیغمبرانو مخ و، اوس یې خو بالکل نه منو. د خو بیت المقدس د ټولو انبیاو قبله پرېښوده، بیت الله ته مخ کو، نو لهذا دا صحیح پیغمبر نه دی او د دې د وجې نه په نبي علیه السلام باندې اعتراضونه شروع کړو. او دا د دې حکم د بدلېدو را بدلېدو ته څه وایي؟ منسوخ. نو ګوره اول قبله څه وه؟ بیت الله. دا منسوخ شو، بیا څه شوه؟ بیت المقدس. او بیا بیت المقدس منسوخ شو، بیرته څه شوه؟ بیت الله. نو د دې ناسخ منسوخ د وجې نه یهودو دا وویل وایي دا پیغمبر صحیح پیغمبر ځکه نه چې د حکمونه بدلیږي را بدلیږي. نو د ناسخیت او منسوخیت دا د نبی علیہ السلام د کمزورۍ دلیل وګڼو. الله ته وفرمایل نه، د نبی علیہ السلام د شریعت مثال دا طبیب او د ډاکټر دی چې یو ځل د بیمار کیفیت ته وګوري یو شان دوايي ورته تجویز کی، چې یو میاشت پسې طبیعت وګوري نو بیا ورته دوايي بل شان تجویز کی. نو اول بیت الله خو چې نبی علیہ السلام مدینه منورې ته راغی نو د حالاتو تقاضا دا وه او د انسانانو مزاج دا و، اینه نبض مزاج د انسانانو دا و چې یاره مخ دی بیت المقدس ته شي. او بیا د انسانانو مزاج په 14 میاشتو کې برابر شو، بیا الله تعالی دا تجویز وکړو چې اوس د مخ کم طرف ته شي؟ بیت الله طرف ته شي. نو په دې ناسخ او منسوخ باندې د کافرانو اعتراض و، ځکه الله فرمایل چې من کوم آیت منسوخ کو او یا د مسلمانانو د ذهن نه هیر کو، کله کله به داسې وه یو حکم به راغی او الله تعالی به د نبی علیه السلام د ذهن نه ایسته ویست، بس خبره به ختمه شو، بس لاړ هغه حکم ختم شو. نو الله وایي زه چې حکم منسوخ کوم یا د نبی علیه السلام او د صحابو د ذهن نه وباسم نو نأتي بخیر منها، زه د هغې نه بهتر بل راوړم. نو دا خو لکه د یوې دوایي په ځای باندې بله دوایي تجویز کول دا خو د ماهر طبیب او ډاکټر کمال دی. نو لہذا دا د بهتروالي خبره ده، نه چې نه نقصان خبره ده. لہذا دا پس منظر می تاسو ته ذکر کو. نو دینه مخکې بیا د دې قبلې د بدلیدو دا بحث بر ډیر وخت پورې چلیږي. نو د قبلې د بدلیدو نه مخکې د دې قبلې چې کوم بانی دی زمونږ د بیت الله ابراهیم علیه السلام دغه اهمیت اول بیان کړی چې تاسو وایئ چې نبی علیه السلام د بیت المقدس په ځای باندې مخ کم طرف ته راواړو؟ بیت الله ته. او دا بیت الله تاسو کمزوري قبله ګڼئ. نو تاسو ته پته ده چې بیت الله جوړ کړی چا ده؟ بیت الله خو ابراهیم علیه السلام جوړ کړی. بیت الله او کعبۃ الله خو اسماعیل علیه السلام د لاس جوړه ده. او یهود، نصارا، مشرکین ټول د هر پیغمبر په پیغمبري کې د دې اختلاف شته، خو د ابراهیم علیه السلام په عظمت کې د دې اختلاف نه و. نو الله ته فرمایي و ابراهیم علیه السلام منئ او د هغه د لاس جوړه کړی شوي کعبه نه منئ. نو لهذا دا پس منظر مخکې بیا ذکر کوي. ګوره نو دا دغه ناسخ او د منسوخ جواب دی. ما ننسخ من آیاتنا ننسها، هغه چې مونږه بدلو یو آیت او ننسها یا هیر کو هغه آیت لره نأتي بخیر منها نرستو نو راولو مونږه بهتر رستو د آیت نه بل او مثلها یا دغه پشان. علم تعالی آیت نه پوهیږي ان الله علی کل شیء قدیر، چې بشک الله تعالی په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. دا خود الله بادشاہی د الله په خپل پوهیږي. بادشاہ پوهیږي چې په کم وخت کې کوم خبره مناسب ده. ناول هغه حکم مناسب اوس دا مناسب دی. علم تعالی آیت پوهیږي نه ان الله له ملک السماوات، چې بشک الله تعالی د پاره بادشاہت د اسمانونو د ځمکې دی. و ما لکم من دون الله، او نشته تاسو د پاره د الله تعالی نه ما سوا من ولی نه څوک دوست ولا نصير نه څوک امدادي مدد کوونکې. بعض یهود برالو نبی علیہ السلام ته ویل یاره جی تاسو دا حکم کله یو شان یو کله بل شان شي. نو دا قرآن که په تاسو باندې د موسی علیہ السلام په شان داسې په یو ځای نازل شوی خبر نه وي چې دا خبرې پکې نه بدلېدې را بدلېدې. نو الله ورته وایي ښه تاسو به اوس د پیغمبر علیه السلام نه هم داسې تپوسونه کوئ لکه څنګه چې د موسی علیه السلام نه کول. د موسی علیه السلام نه یوازې د غوا په ذبح کولو کې څومره تپوسونه کړي، دغه شان دغه جنگ له تلو په باره کې څومره تپوسونه کړي. نو دا تپوسونه او سوالونه دا د پیغمبرانو نه پخوانی عادت دی.
نو الله وایي ښه تاسو اوس د نبی علیه السلام نه هم همداسې تپوسونه سوالونه کوئ لکه څنګه چې تاسو د موسی علیه السلام نه به کول ستاسو مشرانو. ام تريدون آیا تاسو اراده کوئ ان تسألوا رسولکم دا چې تاسو تپوس وکئ د خپل رسول نه کما سئل موسی من قبل لکه څنګه چې تپوس کړی شوی د موسی علیه السلام نه دې نه مخکې. ومن یتبدل الکفر بالایمان چا چې کفر واغېستو په بدل د ایمان کې فقد ضل سوا السبیل په تحقیق سره دی ګمراه شوی د سیده لارې نه. ود کثیر من اهل الکتاب ارزو او تمنا کوي یری غوره غني ډیر د اهل کتابونه لو يردونکم کا چې واپس کی تاسو لره من بعد ایمانکم پس تاسو د ایمان دراوړلو نه کفارن کفر ته دا اهل کتاب دا غواړي چې تاسو بیرته کفر ته بوزي. ولې حسد من عند انفسهم د وجه د حسد نه چې د دوی د زلونو د طرف نه دی. من بعد ما تبین لهم الحق پس دا غي نه چې واضح شوی دوی ته حق. نفاف وصفه یعنی مافی وک دوی ته وصفه مخت وګرځوا حتی یاتی الله بامر. دا يهود به ډیر شیطانت کې هوت ته مخاړه وا سو پورې چې د الله حکم نه راغله او د الله حکم بیا رسو راغی وی شړې د مدینې نه. نو چې سو پورې د دیو د مدینې نه د شړلو یا د دیو سره د جهاد حکم نه راغله نبی رسول الله ته بس مختی ګرځوا او مافی وته کو سو توای ما بس دیو به ډیر سوی. فاف وصفه یعنی مافی وته وکا وصفه مخت وګرځوا حتی یاتی الله بامر تر دې چې راشي الله تعالی به امر د خپل حکم سره. ان الله علی کل شیء قدیر بشک الله تعالی په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. واقیموا الصلاة واتوا الزکاه او قائموي مونږ لره واتوا الزکاه ورکوي زکات. دا ځکه ویل دی کې د مونږ ذکر ولې راغی ځکه چې د يهودو د وجې نه به مسلمانان ته ډیر زیات د اعتراضاتو د وجې نه به ډیر زیات تکالیف او مشقت. نو الله ته وایي مافي وته کوي د دې خپل وخت را روان دی او مړی ډیر توجه د يهودو اعتراضونو ته مکوي خپل مونږ او داس کوي زکاتونه کوي خپل دین کې دنه مشغول وسی بدیو به ډیر سوی د دې وخت را روان دی. واقیموا الصلاة واتوا الزکاة او قائموي مزلره واتوا الزکاة ورکوي زکات. وما تقدموا لانفسکم هغه چې مخکې ولګی تاسو د خپل ځانونو لپاره من خیر سنیکی تجدوه عند الله نو تاسو به مومئ د هغې ثواب عند الله د الله په نسبت باندې. ان الله بما تعملون بصیر بشک الله تعالی په هغه چې تاسو کوم عملونه کوئ لیدونکی دی. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا یهودو به داسې نارواګانې ویلي مسلمانانو سره چې ډیر باس تیز کو مړی مسلمانانو ته بیل صحابه او ته ویل ځان مستړی کوي په دې مونځ او دس باندې وایي ځکه چې الله دا لیکلي دي په تورات او په انجیل کې چې جنت ته به صرف یهودي ځي بس په نورو بند او نصارا به ویل جنت ته به صرف نصراني ځي. نو الله وایي دا به ردیو خوښی نو چې څوک وردن نه کوي څوک ترې رابار کوي تلک امانیهم دا ردیو باطل ارزوګانې دي. اسی منځ کې راته یو لطیفه را یاده شوه دلته یو علاقه ده پای کې یو سړی دی نو ډېر ګپ شپي دی هغه وایي یاره که دا جنت په رښتیا وي نو بیا خو ښه خبره ده او هسې مونږ مړه شو او بیا دا جنت او دا جهنم او دا پکې نه وي نو زما دا ټول زړه په دې مولیانو تبلیغیانو سوځېدي خو هسې ځان زرې زرې کړو. نو مطلب دا چې دا غریبانان خو هسې زرې زرې شو خو بهرحال دا خو هسې د یو مزاح خبره ده دقه شان خبره به د یهودو کوله. وایي حاجي عبدالوهاب صاحب رحمه الله چې کم تبلیغي جماعت زمونږ ډېر لوی بزرګ تېر شوی الله دې په قبر انوارات را نازل کړي. د تبلیغ په مزاج کې هم دا ډېر بحث مباحثې نشته او مشران هم د چا سره ډېر بحث مباحثې نه دي کړي. وایي یو سړی وله راوست وایي هغه سړی دا بحث کاو چې لکه زه قبر نه منم نشته قبر چا ویلي دي. وای ما ته په یو قبر کې تا عذاب وخایه او ما ته ستا بله ورځ دا ویلي چې ایمان بالغیب ویم دی ته چې ته یو څیز یې نه ستا په ایماني نو قبر عذاب موږ نه دی لیدلی لیکن زموږ په ایمان دی الذین یؤمنون بالغیب خو دې ته وایي او ده د ایمان بالغیب په معنی نه پوهېدو نو ده به ویل نه ویل ما ته یې وښایې ما ته دا خاوره په دې باټرۍ کې چیک کوي چې په دې کې د اور اثرات شته که نشته. وایي چې حاجي صاحب لی راوستو نو وایي دا حاجي صاحب ته چې ها وایه ته څه وې په د ده په زړه چې څه وټولې وویل کاربن ډای اکساید پلان کې شو داسې شي د عقلي خبرې کولې چې داسې نشي کېدی او داسې ځمکه نشي الوتی او داسې اسمان نشي رالوېدی او دا چل نشي کېدی خپل ساینسي خبرې کولې او یې ټیک وایي حاجي صاحب ورته غوږ ایښی نو حاجي صاحب ورته بیا وویل چې داسې کار دی دا ته چې کومې خبرې کې که دا خبره رښتیا شي بیا خو بالکل صحیح ده ته به هم که عذاب نه یو قبر نه یو حشر نه یو جهنم نه یي که دا ستا خبره رښتیا شي ویې لکه زمونږ څه کار دی مونږ به هم دمه یو ته به هم دمه یې څه به پراته یو بس خبره به ختمه شي نه به الله مخې له ورځو ایسو خو که دا مونږ وایو دا رښتیا شي نو بیا به ته څه کوې
که دا ستا خبره رښتیا شي چې قبر نشته نو تم بېغمه او زم بېغمه خبره ختمه شوه. خو دا موږ چې وایو چې قبر هم شته سوال جواب هم شته او پولیس ویرات هم شته او که دا خبره رښتیا شي نو بیا به ته څه کوې؟ وایي دا سړي په دقه ځای کې مازغه واړوي چې اوهو دا خبره خو رښتیا ده. که دا خبره رښتیا یو بیا مې راګیر کړي نو بیا خو بیرته دنیا ته نشم راتلی. هغه ځای نه توبه ویسته او د الله په لاره کې ووت. نو بهرحال د یهودو به دقه شان خبرې کولې، یهودو به دا شان خبرې کولې. دې وجې نه د تبلیغ والا دا حکمت دا ډېر عجیبی. بله ته پکې ویم په دې جومات کې په دې پنجاب کې تاسو ګورئ په دې جومات کې لیکلي یا الله او یا رسول الله. نو دا یا د دې الله سره چې دا یا دیو لیکلی د یا رسول الله سره د دې خپل عقیده ده. عقیده د دیو دا چې څنګه الله په هر ځای کې حاضر ناظر دی داسې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په هر ځای کې حاضر ناظر دی. زموږ خو د نبي علیه السلام سره محبت دی خو دومره د خدایي درجه خو وله نه ورکو. نو تبلیغ والا جومات ته لاړو نو هغه امام په لوډ سپیکر کې اعلان وکړو چې داسې کسان راغلي دي زمونږ عقیده نه مني او مشرکان دي دا موږ د جومات نه وباسو. نو پای کې د کلي چې کم چودري و هغه راغی مشر مولوي صاحب نه تپوس وکړو چې دا تبلیغ والا ته ولې وباسې؟ نو اوس د دې جومات چې کوم امام دی نو د ده سره بل جواب نه و صرف دا یې ورته وایي جی هغه چودري ته وایي دا هغو خو د نبي علیه السلام او دا عشق او دا خو د هغې دعوېدار خو دي وای دیو دا چې کم دی نو دیو یا رسول الله بالکل نه وای. لکه په دغه عقیده زمونږ دا خلک نه وای چې څنګه الله په هر ځای کې حاضر ناظر دی داسې نبي علیه السلام په دې عقیده خو موږ د یا رسول الله سره یا نه وایو خو هسې په عشق او محبت کې وایو. نو هغه مولوي صاحب چې دی جومات امام هغه چودري ته وایي ته د دیو د جومات نه د ویستو وجه زما نه معلومې نو زه ته دیو ته ووایه چې تاسو دا ووایه چې دی څه لیکلي. نو هغو ته پته و چې دیو د نبي علیه السلام د نوم سره یا نه وایي په دې معنی کې څنګه د الله سره وایي یا دا خو عقیدې خلاف دی که نه. نو هغه جومات دغه ته ویلي تبلیغي جماعت امیر ته چې ته ووایه دی څه لیکلي. هغه ورته څه وکړو یاره وایي موږ خو سیده ساده خلک یو خو په دې جومات پرې محراب یې لیکلي چې په دې جومات کې به یا د الله خبره کېږي یا به د رسول الله خبره کېږي. لکه هغه لفظ یې ماده کړو داسې یو جامع وله جوړه کړه. نو هغه چودري وایي دا خو هلکه بالکل صحیح ده جومات خو جوړ دی چې یا به د الله خبره کوي یا به د رسول الله خبره کوي. نو بهرحال دا حکمت او دا دغه چې کوم دی که نه دا ډېر بهترین څیز دی چې الله تعالی د دین په هر کار کې داسې حکمت پیدا کړو نو بیا به ډېر زر الله تعالی دې نه خیر خور کړي. نو بهرحال داسې په دې یهودو په دې خبره پسې رایاده شوه. دیو به ویل وایي جنت ته به نه داخلېږي الا من کان هودن چې یهودي نصواراو به ویل چې نصراني او بیا به مخکې داسې لاړو چې هغه یهودو نصارا اول یو بل تسلیمول بیا هغو په خپل منځ کې ونښتو. یهودي ویل صرف موږ به ځو نصراني به هم نه ځي. نصراني ویل نه ویل صرف موږ به ځو بل به نه ځي. او مشرکین هم دغه شان خبره وکړه. هغې ویل اول خو جهنم جنت شته نه او دغه شان اخرت شته نه او کیم نو زمونږ دا بوتان دومره زورور دی چې دا موږ صحیح ځای ته رسوي تاسو ټول به ناکام دي. نو الله فرمایل چې دا ټولې خبرې هم د یهودو غلط دي هم د نصاراو غلط دي. بلا من اسلم وجهه لله چا چې خپل ځان الله ته حواله کو که دا د یهودو د نسل نه دی که د نصاراو د نسل نه دی که د مشرکینو د نسل نه دی ځان یې الله ته حواله کو او ځان الله ته حواله کول په هغه زمانه کې سو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې راتلل دا به جنت ته ځي. لہذا ستاسو دا قومي او نسلی او دا تعصبي خبرې غلطي دي. نو دا جواب ول الله ورکوي. وقالو ویل بدوی لن يدخل الجنه هرگز بنه داخليږي جنت ته الا من كان هودا مگر هغه چې وي يهودي او نصارا یا نصراني تلک امانيهم الله ودا د دوی باطل ارزوګانی دي. قل وتو پیغمبره که په دې خبره ستاسو څه دلیل چې جنت به صرف د يهودو په ټیکه کې جو دلیل راوړی هاتو برهانکم راوړی خپل دلیل ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی بلا دا پاغو باندې رد دی بلکې خبردار من اسلم وجهه لله هر هغه چا چې هغه تابعدار کو خپل ځان الله تعالی ته وهو محسن په داسې حال کې چې د نیکي کوونکی اخلاص کوونکی نو فله اجره عند ربي د دې لپاره به د اجر د دیو د رب په نسبت باندې ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون نه به خوف په دیو باندې ولا هم يحزنون او نه به دوی غمجني. اوس په خپل منځ کې مونخته وقالت اليهود ویل به یهود ليست النصارى على شيء ندی دا نصارى على شيء په هیڅ دین باندې وقالت النصارى ویل به نصارى ليست اليهود على شيء ندی دا يهوديان په هیڅ دین باندې حالان کې وهم يتلون الكتاب حال دار چې يهود او نصارى خپل کتاب لولي حالان کې په خپل کتاب کې د ټولو خبرو حل شته. كذلك قال الذين لا يعلمون ومدارنګ ویلی و دا خبره هغه کسانو لا يعلمون چې نه پوهیږي په دې کتابونو باندې یعنی عام مشرکین مکه
مثل قولهم پشان د دوی د خبرې فالله يحكم بينهم الله وی دا فیصله به زه قیامت پر ورځ وکم چې کم سړی به جنت ته ځي او کم به جهنم ته ځي نو فالله يحكم بينهم نو پس الله به فیصله وکړي د دوی په مابین کې د قیامت پر ورځ باندې فيما كانوا فيه يختلفون په خبرو کې چې وو دوی پاغي کې اختلاف کاو ومن ازلم ممن منع مساجد الله ايذكر فيها اسمه دا وس هغه د قبله خبرې شروع شوې د قبله په بدلیدو باندې چې د بیت المقدس نه بیت الله ته قبله بدل شو په دې باندې چې د يهودو کوم واویلا راغستې و نو صحابه هم پریشان کړ نو صحابه ته الله استعینوا بالصبر والصلاه فاذكروني اذكركم الکه ما طرف ته متوجه شي موس کوي ذکر کوي نو لکه د خبرونه ډېر نه پریشان کیږي دا يهودو ډېر غټه پروپاګاندا وکړه او ویل وای دا غي امت ده نبی رسول الله والسلام هغه پیغمبر ده هغه امت ده چې ګوره غټه پټه قبله پرې خو ده نو الله تو فرمایل چې تاسو نبی رسول الله والسلام ته کموالی نسبت کوئ په خپل ځان ته خیال شته تاسو د دې قبله په اړه کې صحابه دغه شان د جمعات نو د مسجد نه منع کوي لکه مطلب دا چې د مسلمانانو په ذهن کې چې کعبه طرف ته مخې په دې عبادت کې او ته شکوک شبهات پیدا کوي نو دا هغه نه بل غټ ظالم نشي کېدی چې د الله د جمعات نه خلق منع کوي نو يهودو به څنګه منع کول مسلمان چې په مسجد نبوي ته راتلو تاسو موږ نه کیږي تاسو قبله بدل شوی ده نو لہذا وای تاسو د قبله په اړه کې خلک د الله د جمعات نه منع کوي ظالمانو دغه شان مشرکین وبم نبی رسول الله والسلام کعبۃ الله ته نه پرې خودو نو مسلمانانو ته به د ظلم نسبت کاو چې دا ظالمان د کعبه بدل کړي دا احکامات بدل کړي دي دلته ول الله جواب ورکوي ظالمان خو هغه دي چې خلک د مسجد نبوي نه د هر جمعات نه د کعبۃ الله نه خلک منع کوي او داغي په خرابولو کې کوشش کوي ومن ازلم ممن منع مساجد الله او سو غټ ظالم کې دی چې داغه چانه چې منع کول کوي د الله د مساجدونه ايوس کر فی اسمدا چې یاد کړي شي پاغي کې نوم د الله تعالی وسعا فی خرابها او کوشش کوي داغي په خرابولو کې حالانکه دوی له دا پکار دي چې د دې مسجد احترام وکي او نه را داخليږي د جمعه ته مگر چې په یاره باندې اولئک ما کان لهم دا کسان دي ندی مناسب د دوی د پاره اید خلوها دا چې را داخل شي د جمعه ته الا خائفین مگر په دې حال کې د را داخل شي چې یریږي نو په کار دار چې دوی په یاره جمعه ته راشي او د جمعه نه خلق منع کوي او یاره د آیت معنی دا ده چې وس خو دوی د جمعهتونو نه منع کول کوي خو آینده د پاره په دې ټولو جمعهتونو باندې زور او زورورتیا د مسلمانانو را روانه ده نو دیو به بیا نشي داخلي دي مگر په یره برازي و چې په کوم جمعهتونو باندې زور د مشرکانو دی د يهودو دی ان قریب په دې باندې د مسلمانانو زوري دیو به بیا په یره الترازي لهم فی الدنیا خزون دی د پاره په دنیا کې رسوایی ولهم فی الاخرته عذاب عظیم او دی د پاره په آخرت کې لوی عذاب ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ګوره وای دا شان نزول د دې لپاره ضروری لکه د یو آیت پس منظر دی وجه نه ضروری د دې آیت معنی دا ده چې دا مشرق هم د الله دی او مغرب هم د الله دی چې کم طرف ته تاسو مخ کو جوغه طرف ته په مانځه کې مخ کوي د دې مطلب خدا شو چې وس یو سړی دلته جمعه تراغه نو مونږ ټولو دی خو مخ کړی او هغه سړی هغه طرف ته مخ کړی الکه دا ولی وزیر تر قرآن نه ثابتوم قرآن کې الله ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا مشرق هم د الله او د مغرب د الله چې کم طرف ته مخ کې هغه طرف ته مخ کوي دی آیت مطلب هم دغه دی کنه او په ظاهر باندې صحیح وای خود سو پورې چې د آیت شان نزول او پس منظر موږ نه معلوم کړه نو دی آیت نه به خلک دغه غلط مطلب وایي آیت پس منظر دا دی چې يهود او نصارا غټ اعتراض وکړي وای دا څه ولې د بیت المقدس نه د قبله بیت الله ته راواړوله نو الله ته فرمایل دی چې تاسو څه کار دی مشرق هم زما دی او مغرب هم زما دی چې زه کم طرف ته ویم هغه طرف ته به مخ کوي هر طرف ته الله تعالی دی یوازې بیت المقدس طرف ته خو نه دی نو د دې مطلب دا نه چې هر طرف ته الله دی هر طرف ته دی مخ کوي به کم طرف ته بیت الله تعالی طرف ته خو بیت الله هم زما دی او هغه طرف هم زما دی او دا طرف هم زما دی نو دا اصل کې دا غو جواب دی ښه نو ولله المشرق والمغرب دا الله د پاره د مشرق او مغرب فاینما تولوا نو کم طرف ته چې تاسو مخاړوي فثم وجه الله نو الته جهاد د الله تعالی دی ان الله واسع بشک الله تعالی فراغ مغفرت والا دی علیم علم والا دی دیو ځان ډیر پاک غني چې مونږ بیت المقدس والایو او مونږ پلان کې قبله والایو الله وی تاسو غټ ځان ته ډیر د پاکۍ نسبت مکو یو خدای الله د جمعتون نه خلق منه کوي وا او دویمه د الله لپاره اولاد ثابتوي يهود بزان ته ډیر غټ بزرگان ویل چې مونږ بیت المقدس والایو الله وی بیت المقدس والای لیکن عزیر علیہ السلام ته نعوذ بالله د الله زوی وی نعوذ بالله
نو تاسو نه بل غټ ظالم نشته چې تاسو صحابه له د قبله تانه ورکوي او په خپل د الله لپاره اولاد ثابتوي. نو دا غ چانه بل سو غټ ظالم شته چې د الله لپاره اولاد ثابت کی، الانکه الله د هر قسمه اولاد نه پاک دی سبحانه. وقالو دا قالو د منازل مسلگی سو غټ ظالم کې دی چې دا غ چانه چوي اتخذ الله ولدا ولد الله تعالی ځان د پاره اولاد سبحانه پاک دی الله تعالی د اولاد نه. بل له ما فی السماوات والارض ورته اولاد ضرورت هغه چاته چې کمزوري چې د اولاد مټي جوړی شي. بل له ما فی السماوات د الله د پاره خدا ارسل د ارسل الله دی نو الله تعالی مټو د مضبوطولو ضرورت سره د اولاد ضرورت تر کم تر پاره. بل له بلکې د الله د پاره هغه سری چې پاسمانونو کې دی وزمکه کې دی اوه اولاد خو ردی د پاره پکاري چې څوک دې سباله خبره نه مني چې اولاد د سودريږي چې خبره پیو مني. کل له قانتون الله ودا ټول ارث زما تابعدار دي نو ماته د اولاد څه ضرورت دي. زمکه او اسمانم زما دي او د چا د وینانه بغیر تابعدارم زما دي. نور ته امرازه جو راضي، سپوږمۍ ته امرازه راضي، ستورو ته مخکاره کیږي، ورځ ته امرازه شپې سمندرونه بارانونه هواګانی انسانان پیریان چې څوک مړکوم زی مړکوم تاسو ساره ټینګه کوي کنه. فلولا اذا بلغت التراق وقيل من راق حتى والتفت الساق بالساق. دغه ځای کې وی ګوره و چې سړی مري دا یو پنډې دی بل د برش او تاسو ټول وی وته ګورئ او په دغه ټایم کې د زساو باسم تاسو راټینګه کوي کنه. نو مطلب دا چې د هر څه زما دي او چلیږم زما په حکم باندې نو ما ته د کم مټي مضبوطولو ضرورت د چې ځان له اولاد پیدا کم. نو کل له قانتون معنی دا کل له قانتون دا ټول په ټول الله تعالی ته تابعدار دي. بدیع السماوات والارض بے نقشې پیدا کوونکې د اسمانونو د ځمکې دی. و اذا قضا امرا کله چې فیصله کوي د یو کار نو فانما یقول له نو بشک و یغی تکون شا فیکون نو پس هغه موجود شي. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تاتينا آیه. دام د مشرکینو د یوې خبرې جواب دی. بعضو مشرکینو ته نبی رسول الله دعوت ورکو وای زما خبره ومنئ وی ولی وی زه د الله پیغمبر یم و یاره ستا پیغمبري داسې نه منو یا د الله تعالی مونږ ته مخامخ وی او یا د الله تعالی د طرف نه ته مونږ له او ترقا فی السما زمونږ د مخې اسمان ته وخېږي او زمونږ په نوم باندې چیټۍ راوړه. نو نبی علیه صلات وسلام ته به د الله تعالی د طرف نه برای راست د چیټۍ راوړو خبره کوله او یا د الله زمونږ سره برای راست خبرې وکړي. نو الله وی دی هم داسې خبرې کوي لکه مخکینو چې کړی مخکینی خو ته پرون معلوم کنه چې موسی علیه السلام ته په کوی تور کې ویل چې څو پورې الله مخامخ نه لیدل نیم. نو اشاره ورکړه چې د دیو مثال هم دغه په شان دي چې څنګه دغه انجام شو او بیا دیو انجامینو. وقال الذين لا يعلمون او یا کسان چې نه پوهیږي مشرکین مکه لولا يكلمون الله ولی خبرې نه کوي مونږ سره مخامخ الله تعالی او تاتینا آیه یا ولی ناراضي مونږ ته آیاتون سم معجزه خو تراغلی وي خو دیو د خپل مرزي معجزه غوښته سبه غوښته. نبی علیہ السلام تل اله دی منو چې د صفا غونډې نه دار لسرو زرو کا په مکه کې راته نهرونه جاری کا او دا پلان کې ملک زمونږ ډیر لري دار ته لګ رانیزدې او مړ وې د مکه د غرونه دي تنگ تنگ زیر ولګي اوار کا. نو داسې قسمه معجزې به غوښتي نو دیو د خپل مرزي معجزې غوښتي. نو الله وی کذالک قال الذين من قبلهم هم دارنګ ویلی واغه کسانو چې د دیونه مخکو مثل قولهم په شان د دیو د وینا تشابهت قلوبهم یو شانت شوی د زلونه د دوی قد بينا الآيات لقوم په تحقیق سره مونږ بیان کړی آیاتونه دا قوم د پاره یقینون چې یقین پکې په دې خبرو به د نبی رسول الله زله خپه کېدو چې چا بوته لاله به پیغمبر منم چې دسی چل وکي او ته څنګه پیغمبر چې بیت المقدس نه دی بل طرف ته راوړی دی. نو په دې خبرو به نبی اسلام زله خپه شو. نو الله وته زې په زې تسلی ورکي غم مکو ان ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا. ګوره ما خو تر دې لپاره لګل چاله زیره ورکو او چاله یره ورکو څوک بسوي تخپل ډیوټي ادا کوه. نو نبی اسلام ته تسلی ده او کړه دې د برم چا ونه منل څوک جهنم ته لاړ نو ولا تسالون اصحاب الجحیم د جهنم والا بارک زړستانه تاسو نو کوم چې څوک زی جوزي او نبی اسلام بزان قرآن کې الله وی فلعلک باخع نفسک علی آثارهم په دې کافرو پسې دا نبی اسلام دسی ورپسې شو الله وته وی ته خو پسې ورپسې شوی مسلمانای لکه ځان به هلاک مطلب ځان په هلاکت کې مغرزوا د دیو د وجه نه ډیر م پریشانه کیږي بس تا کاردار دیو ته دعوت رسول وی نه منلو جهنم ته زیستانه زړو تاسو نو کوم زیری. دا نبی رسول الله سلام ته تسلی ده او د نبی اسلام ارزو دا و چې ټول مسلمانان شي. ان ارسلناک بالحق بشک مونږ ته لېږلې په حق سره حق د مراد قرآن او اسلام دی بشیرا و نذیرا یاره ورکو زیره ورکوونکې یاره ورکوونکې ولا تسالو او نه به ته تپوسلی کېږي ان اصحاب الجحیم د جهنم والاو په باره کې
او پاتې شو دا یهود او نصارا دی خو ګوره کته خوشاله او ایمان ته راولي نو ګوره دا نشي راوسته سو پورې چې تر دیو دین ته نه اورېدل یهود او نصارا بستانه ال خوشاليږي چې کله دیو سره يهودي یا نصراني شي نو که يهودي او نصراني شو خپل دین نه پاتې شو نو لہذا په دیو پسې ډېر سر مخ وګوا ولن ترضى عنك اليهود او هرگز برازي نشستانه د يهود او نصارا حتا تتبع ملتهم تر دې چې تر روان شي دیو په دین پسې نو قل وتو پیغمبره ان هدى الله هو الهدى چې بشکه هدایت د الله تعالی هم دا هدایت ده ولا ان اتبعت اهواهم او کچری تر روان شي دیو په خواهشاتو پسې بعد الذي جاءك من العلم پس داغی نه چراغله تا ته د علم نه مالک من الله من ولی نبی استاده پاره د الله د طرف نه څوک دوست ولا نصير نه څوک مددگار تاسو وسه پورې د پرون نه لګیای او د يهودو مزمت يهود دادي اغه ډیر مزمت هم وک په دې کې بعضی د يهود مو چې د نبی رسول الله سپایان نو د چا په قوم پسې چې خبرې کیږي نو خامخه اغوز له تبام دغه نو عبد الله ابن سلام رضی الله عنه ډیر صحابه دي چې د نبی رسول الله سره په صفیاول کې او مخلصین کسان نو داغو د قوم ډیر سپکواله او مزمت الله بیان کو وز غواړي چې دا هغه جان نثار او صحابه چې د يهودیت نه توبه تایب شوی دي مسلمانان شو یا نصرانیت نه توبه تایب شوی دي لکه صہیب رومی او سلمان فارسی دا خو د نصرانیت نه راغلي دي نو الله دا غو تعریف کوي دلته هغه کسان چې موږ ول کتاب ورکړو مخکې مطلب تورات او انجیل او دیو د تورات او د انجیل حق ادا کو چې په نبی رسول الله باندې ایمان راوړو نو لہذا هغه خلک چې کوم دینو داغي تعریف الله تعالی کوي الذين اتيناهم الكتاب دا منصفین اهل کتاب یادای هغه چې موږ ورکړو کتاب یعنی تورات او انجیل یتلونه دیو تلاوت کوي د تورات او انجیل حق تلاوت په حق لستلو سره اولئک یؤمنون به دغه نران کسان دي چې ایمان نوړي په دې قران باندې یا په دغه تورات باندې صحیح ایمان دی راوړل دي نور نه دی راوړل ومن يكفر به چا جو کفر وکړو نو فاولئک هم الخاسرون دا خلق هم الخاسرون دی نقصان چتون کړي بیا ویا بنی اسرائیل ای اولاد د یعقوب علی السلام درې ځلې وته یا بنی اسرائیل په دې صورت کې وایو وای دا بار الله ولې دي ته وایي او د یعقوب علی السلام اولاده وای ځکه چې دا غافل او غافل سړی ته بار چغوي یو سړی ودی کنه ناغي ته بار او پلان کیا رئیس خبره کوم خبره بوته وکي چې دویمه خبره وته کې بیا به رایخ کی نو دا يهود چې ونو دا غافلانو او دا غبیانو نو بار رایخی دی وجنه ایوه چاته چې مینت کې نو هغه به د پلار واسطه ورکه یا بنی اسرائیل ای د یعقوب علی السلام اولاده نو که د نبی رسول الله لحاظ نه کوي د خپل نیکه د یعقوب علی السلام لحاظ وکي نو دعوت په واسطه کې پیش کوي دا نوم بار یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اذکروا نعمتي التي رایات کې زما هغه نعمت انعمت علیکم چې ما کړو پتا سو باندې وانی فضلتکم او ما خو تاسو له غوړواله در کړو علی العالمین تاسو په زمانه کې پټول جهان والو باندې وتقوا یوما ويرګی د داسې ورځ نه لا تجزی نفس چې دفع بنه کې یو نفس ان نفس د بل کافر نفس د طرف نشه یعنی سیز یا پکار برانه شي یو نفس د بل نفس په برا کې زره برابر د قیامت پر ورځ به یو نفس د بل نفس پکار نه راځي خو چې کافری نور یو مسلمان د بل مسلمان پکار راځي حافظ قرآن به د بل مسلمان پکار راځي حاجی به پکار راځي شهید به پکار راځي یاره دا ساده مسلمان چې جنت تلال د سپارښت هم الله د جهنمی په باره کې قبلې نو الته خو پکار راځي خدا چې پکار نه راځي نو دا کافر یاد نه یو کافر د بل کافر پکار راتلی شي نه مسلمان د کافر که یو مسلمان د کافر په باره کې سپارښت کوي نو دا پکار نه راځي ولا يقبل منها عدل قبول بنکړه شي د دیونه سفیدیه ولا تنفعها شفاعت نبد نفس نفع ورکی سپارش د چا سپارش ولا هم ينصرون نبد دوی مدد وکړي شي ما خو تاسو ته مخکې نه پس منظر ذکر کو چې د نبی رسول الله په زمانه کې یو اهم مسله د تحویل قبله و چې د بیت المقدس نه قبله راوړل د بیت الله ته نو په دې باندې د يهودو ډېر غټه واویلا وکړه وز د هغه تحویل قبله سبق مخکې را روان دي نو دا غینه مخکې د تحویل قبله او د کعبه د اهمیت د بیانولو نه مخکې د بانی کعبه د ابراهیم علیه السلام اهمیت بیانوي تاسو وایئ چې نبی علیه السلام بیت المقدس نه د مخ ولې بیت الله ته راوړو تاسو ته پته شته چې بیت الله چا جوړ کړی دا خو ابراهیم علیه السلام جوړ کړی او د ابراهیم علیه السلام داویدار دا ټول یهودو نه چې به تا تاسو کو تاسو مشر څوک دی ابراهیم علیه السلام نصاراو نه به دي تاسو کو تاسو مشر څوک دی ابراهیم علیه السلام تر دې چې د مشرکینو د بت پرستو به ویل زموږ مشر ابراهیم علیه السلام
ځکه د قرآن ویل ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. یهودیانو ویل ابراهیم علیه السلام زمونږ مشر دی، الله ویل ابراهیم علیه السلام یهودی نه. عیسایانو ویل زمونږ مشر دی، الله ویل ولا نصرانیا نه هغه نصر. لکه دی بت پرستو ته خیال دیو به ملا زمونږ مشر دی، الله ویل ما کان من المشرکین، د مشرکانو نم نو. دعوه خو د ابراهیم علیه السلام ټول کوي. نو د ابراهیم علیه السلام اهمیت په دې ځای کې دی وجې نه بیانوي چې دا نبی علیه السلام د بیت المقدس نه دی کوم بیت الله طرف ته راوړېدلی، دا بیت الله چا جوړ کړی؟ ابراهیم علیه السلام. د دې بنیادونه چا راوچت کړي؟ ابراهیم علیه السلام. نو چې د ابراهیم علیه السلام اهمیت منئ، د هغه مشري منئ، نو د هغه د لاس جوړه کړی شوي کعبة الله اهمیت څنګه نه منئ؟ تاسو په نبی علیه السلام پسې پروپیګنډې کوئ او دغه شان د بیت المقدس په مقابله کې دا قبله سپکه ګڼئ، حالانکې د ټولو نه اولنی کور د الله تعالی چې دی نو دا بیت الله دی. اوس دې ځای نه د ابراهیم علیه السلام تذکره ځکه شروع کړه چې دا تمام قومونه ابراهیم علیه السلام خپل مشر ګڼي او بل د کعبې د بدلېدو خبره ده، قبلې د بدلېدو خبره ده، نو د قبلې بانیم چې دی نو هغه هم څوک دی؟ ابراهیم علیه السلام. ځکه تذکره د ابراهیم علیه السلام پکې راله. د ابراهیم علیه السلام الله تعالی په ډېرو خبرو سره ازمایش کړو، لیکن په ټولو ازمایشونو کې هغه کامیاب شوی. وإذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات، په څو خبرو کې ګوره ماشوموالي کې اولنی ازمایش یې دا دی چې په یو مشرک خاندان کې الله پیدا کړو، پلار یې بت پرست او بیا ټول قوم مخالف و. نو دویم ازمایش یې دا دی چې د معاشرې خلاف یوازې ودرېد. دا هم غټه ګرانه خبره ده. ګوره ته ټوله معاشره یو طرف ته ته بل طرف ته، ته ټولې معاشرې مقابله نشي کولی. یوه دویمه خبره دا ده چې اور ته وغورځو نمرود، دا دویم ازمایش. دریم دا چې خپل وطن د ابراهیم علیه السلام عراق دی، هغه پرېښود، سفر یې وکړو شام ته راغی او په شام کې بیا چې الله وله ډېر عمر پس زوی ورکړو اسماعیل علیه السلام، نو الله ورته ویې دا سره د هاجري بیبي لاړ شه او په یو دشته کې پرېږده. نو د شام نه را روان دی جبرائیل علیه السلام سره او دا ورته و چې دا بچی به په داسې ځای کې پرېږدي چې خبرې به ورسره هم نه کې. و ابراهیم علیه السلام چې د جبرائیل علیه السلام سره روانو، خپل له غېږې ماشوم او خپله بیبي و چې شینکې ځای به راغی، و ابراهیم علیه السلام به زر د جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو، وایي دا بچي په دې ځای کې پرېږدم؟ هغه وایي نه دا ځای نه دی. او چې دشتې بیابانونه به و ابراهیم علیه السلام به بالکل خاموش و، دا په بوراق باندې سواره و لکه څنګه چې رجاز سورلي، نو تیز رفتاره روانو. نو چې دشتې بیابان به و ابراهیم علیه السلام به ځان خاموشه کړی چې دا ځای راته یاد نه کړي چې دلته یې پرېږده. ولې چې پیغمبر دی لیکن دی خو انسان که نه، لکه نبی علیه السلام باره کې موږ څه وایو؟ عبده و رسوله، رسول دی خو بنده دی. اکثر خلک وایي یاره صحابي پلانکي جنګ کې چې کوم دی نو په شا راغی او زخمی شو او پلانکي داسې چل وکړو، نو زموږ دا خیال چې دا چېرته د اوسپنې نه جوړ انسانانو زموږ په شان زړه الله داسې جوړ کړي څه فرشتې خو نه وي. نو ابراهیم علیه السلام نو ګوره دا خبرې ورته د زړه نه مشکل وي، خو بیا هم پې عمل وکړو ځکه خو کمال دی که نه. خو چې دې تکو تورو غرونو ته، خړ پړ غرونو ته، اوس تاسو مکې ته وګورئ چې د دومره آبادۍ باوجود بیا هم تک تور کمر دی، خړ پړ دی. چې دې ځای ته راورسېدو جبرائیل علیه السلام ورته ویل دا ځای دی، په دې ځای کې پرېږده. اوس دیو ته دا پته نشته، داسې ډیرکۍ دي غرونه دي. اوس په دې بیت الله باندې په دغه ټایم کې خاوره اورېدل او داسې یو ډیرکۍ شاتې جوړه شوې ده. د دقه بیت الله سره په دې جوره کې په دقه ځای کې د زمزم کوی دی، په دقه ځای کې پرېښود. دا کوم ځای کې چې بیت الله دی په دې باندې د خاورو ډیری دی، دا کور نه و. او د دغې سره په خوا کې په دقه ځای کې دیو پرېښود او روان شو دی. و چې روان شو دی نو بیبي پسې ورپسې شوه، وایي ته موږ دلته چا ته پرېږدي؟ ابراهیم علیه السلام وله جواب نه ورکاو، بار بار تې تپوس کوي و جواب وله نه ورکوي. وایي په آخر کې ابراهیم علیه السلام اسمان طرف ته وکړ. وایي هاجرې بیبي ورته وویل چې د الله حکم دی؟ وایي چې او د الله حکم دی. بس وایي بیا به الله موږ نه ضایع کوي. اوس وایي ابراهیم علیه السلام په دې وخت کې چې خپله بیبي په شړ بیابان کې پرېږدي او د غېږې ماشوم پرېږدي، وایي په دې وخت کې به د ابراهیم علیه السلام په زړه څه تېر شوي؟ خو ابتلا ابراهیم، ازمایش روان دی. وایي چې کله ابراهیم علیه السلام شاته نه کتل، چې کله د غر او د ډیرۍ نه راپناه شو، چې شاته بچی او دغه په نظر نه راتو، هغه ځای کې راتاو شو، دعا یې وکړه چې الله دلته یو ښار آباد کړي. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. ای الله دا خپل بچی خو ما په داسې ځای کې پرېښودو چې دا خو غیر ذی زرع، د زراعت قابله خاوره هم نه ده. خو یوه خبره چې عند بیتک المکرم، دلته ستا یو کور دی بیت الله. ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېده چې دا بیت الله د بني الله آبادی، خو ویې بلا نه فلحال. نو ستا د کور په خوا کې مې پرېښودو او الله تعالی ته چې کوم دی نو دې ته د خلکو زړونه رامایل کړه.
نو هغې پورې ابراهیم علیه السلام شاته نه کتل څو پورې چې بچي په نظر راتله او چې راپناه شو نو بیا یې دا دعا وغوښته او بیا یې د نبی علیه السلام په حق کې هم دعا وغوښته الله ربنا وبعث فیهم رسولا منهم الله دلته یو ښار آباد کې او دا ښار والاو نه الله تعالی یو پیغمبر هم پکې بیا راولېږي نو نبی علیه الصلاة والسلام د ابراهیم علیه السلام د څه په ذریعه کې راغلی د ابراهیم علیه السلام د دعا په نتیجه کې راغلی یو عظیم پیغمبر جد الانبیا ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې د انبیاو نیکه چاته وایي نو آدم علیه السلام خو د ټول انسانیت نیکه دی د انبیاو نیکه ګوره ابراهیم علیه الصلاة والسلام دی نو دعا یې وغوښته او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د معراج نه چې واپسۍ کې راغی وایي ما ټول انبیا ولیدل وایي دا دغه چې دی د عیسی علیه الصلاة والسلام دا د پلانکۍ قبیلې والا په شانتي دی موسی علیه الصلاة والسلام دا چې دی نو دا د پلانکۍ قبیلې دا د پلانکي کس په شانتي دی او ویل و ابراهیم علیه السلام چې نو هغه ستاسو د صاحب په شانتي دی نبی علیه السلام ځان یاد کړو چې لکه زما او د ابراهیم علیه السلام شکل و شباهت یو دی ولې چې پلار او نیکه دي که نه نیکه او نوسي دي که نه نو لہذا ابراهیم علیه السلام د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې هم دی د اسماعیل علیه السلام په واسطه راغلی دی او د هغې سره سره چې کوم دی نو مطلب د هغه دعا په نتیجه کې هم راغی نو دا دومره سخت ازمیښونه بیا چې زوی کله غټ شو نو بیا ورته ویل اوس یې حلال کړه دا هم ازمایش دی او بیا چې کوم دی نو اوس د دې ټولو ازمایشونو کې ابراهیم علیه السلام نتیجه څه ده کله چې امتحان وشي بیا پسې صحیح نتیجه نو قرآن وی فاتمهن په 1 نمبر پاس شوی دی په ټول امتحان کې نو چې کله سړی په امتحان کې پاس شي نو بیا هغې له خلک انعام ورکوي نو یا الله ته ابراهیم علیه السلام له څه انعام ورکوې و انی جاعلک للناس امامه د ټولو خلکو امام دی نو د یهودیانو هم پې جګړه ده وایي دا زموږ مشر دی تاسو به ورته نه رانږدې کېږئ د نصاراو هم پې جګړه ده وایي نه نه دا زموږ بابا دی ابراهیم علیه السلام لکه هغه بت پرست هم وایي نه 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 وایي دا زموږ بابا دی ابراهیم علیه السلام او نبی علیه الصلاة والسلام ته الله قرآن کې وی تم دې ټولو خلکو ته اعلان وکړه چې نتبع ملت ابراهیم اصل د ابراهیم علیه السلام پیروکار منګ یو نو هغه د قومونو پې جګړه ده دا ولې چې د دین دپاره قرباني کړې وه انی جاعلک للناس اماما نو د دومره عظیم پیغمبر د دعا په نتیجه کې دا کعبة الله جوړه شوې ده دا پیغمبر راغلی ای یهودو نصاراو تاسو دا قبله ولې سپکه ګڼئ کعبة الله ولې سپکه ګڼئ او دا پیغمبر ولې سپک ګڼئ نو ځکه چې کوم دی نو دې ځای کې تذکره د ابراهیم علیه السلام راله وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ یاد کوي هغه وخت چې ابراهیم چې ازمیخ کړی او امتحان اخیستی و د ابراهیم علیه السلام نه ربه رب داغه بې کلماتین په یو څو کارونو سره فاتمهن نو نتیجه دا وه چې هغه پوره کړي و هغه ټول کارونه انعام بیا څه نو قال الله ورته وفرمایل انی جاعلک للناس اماما بېشکه زه ګرځوونکی یم خلکو لره اماما امام بېشکه زه جوړوونکی یم تا لره ای ابراهیمه د خلکو دپاره اماما امام قال ومن ذریتي وی په انبیاو کې د ټولو نه نرم دله چې وکړه نو هغه ابراهیم علیه السلام وی د قیامت په ورځ به م الله ته وی چې الله که ته ول عذاب ورکې هم ستا بندګان دي او که رحم پې وکړې هم تا ارحم الراحمین نو مطلب دا چې هلته به هم د خیر توقع لري اوس دلته ابراهیم علیه السلام وی یا الله زه خو دې مشر کړم ګوره دې خبرې ته ګوره الله ورته وایي ما ته د ټولو خلکو امام کړې نو که موږ ته ویلي وی چې ته مې امام کړې نو ما به ډایرکټ ویلی چې هلکه نور ډق ونه وهئ زه یې د باندې مشر کړم که نه موږ به دا ویلی ابراهیم علیه السلام زر وایي یا الله په دې اولاد کې م راله دقه شان امامان مقرر یعنې د اولاد د خیر دپاره دعا وکړه نو الله وایي ستا په اولاد کې به م راځي خو ګوره لا ینال عهد الظالمین امامت او د مسلمانانو مشري دا به زه ظالمانو مشرکانو له نه ورکوم بلکې چاله به ورکوم ستا په اولاد کې چې کوم نیکانی نو مطلب انبیا به راځي خو د انبیاو دپاره خپل شرایط دي بیا وروسته ابراهیم علیه السلام دعا وغوښته وی الله ته خو دا امامت نیکانو له ورکې ایمان والاو له ورکې نو زما په دې اولاد کې هم دا دنیایي نفي او نعمتونه دا مسلمانانو له ورکه نو الله ورته وفرمیل نه دا امامت چې دی نو دا به مؤمنانو له ورکوم او دا دنیایي رزق او خوراک او دا دنیایي نعمتونه دا به کافرانو له ورکوم دا ستا په اولاد کې که مسلمان راځي او که کافر راځي نو دنیایي نعمتونه به مسلمان ته میلاویږي هم به کافر ته میلاویږي خو امامت به صرف ستا مؤمن اولاد ته میلاویږي قال ومن ذریتی ابراهیم علیه السلام یو زما د اولاد نه نو الله ورته وفرمیل اولاد کې خو امامت به چاته میلاویږي لا ینالو چاته به نه میلاویږي لا ینالو عهدي نه به رسي زما دا واده الظالمین ظالمانو ته وإذ جعلنا البيت مثابة للناس او یاد کوي هغه وخت چې ګرځولي و موږ دا بیت الله دا کعبة الله مثابة زیده تلو راتلو للناس د خلکو دپاره و امنا زیده امن
واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. مقام ابراهیم څه ته وایي؟ وایي دا ځای تاسو د مانځه وګرځوئ. کله چې ابراهیم علیه السلام راغی یو ځل له شام نه، نو دلته اسماعیل علیه السلام او هاجره بیبي آباده شوي وو، کلی آباد شوی وو، د یمن نه خلک راغلي وو، کلی غټ جوړ شوی وو. چې کله یو ځل راغی نو ایله د ګرځېدو قابل و، جو ویل حلاله که. نو مینا ته یې بوت و، حلالوی، نو هغې په ځای باندې ګډ حلال شو. هغه بیا انشاءالله مخکې بیا وایو. د هغې نه پس د حج او د مینا دا نظام چې دی نو دا شروع شو. په بل ځل چې راغی نو اسماعیل علیه السلام ښه زلمی و، وایي غش یې جوړو، غش یې جوړول. و ابراهیم علیه السلام راغی، وایي بچی ورته پاسېد، ښه استقبال یې ولې وکړو، خوشحاله شو. پلار یې د شام نه مکې ته راغی. ورته ویل بچیا ما ته اوس یو حکم شوی دی. وایي څه حکم درته شوی؟ وایي دلته د الله کور دی او د هغې بنیادونه راوچتو. نو دې نه دا معلومیږي چې ابراهیم علیه السلام بیت الله جوړ کړی نه دی، جوړ د مخکې نه و، بنیادونه یې راوچت کړي. نو وایي بنیادونه یې چا جوړ کړي دي؟ نو کتابونو دا لیکلي تفسیرونو چې کله دا ځمکه جوړه شوه په هغه وخت کې آدم علیه السلام د بیت الله بنیاد ایښی و. خو چې کله د نوح علیه السلام طوفان په ټوله دنیا باندې راغی نو وایي د هغې نه دا عمارت چې دی نو دا اوچت کړی شوی و د ادب د وجې نه، او دا بنیادونه په خاورو کې پټ شوي. نو دا اوس د نوح علیه السلام د طوفان نه پس د بیت الله په دې بنیادونو باندې د خاورو ډیری پې د بره پروت. نو جبرائیل علیه السلام راغی، ابراهیم علیه السلام ته وخو، نو دی واځې راوکنستو بنیادونه راښکاره شو. نو خدایي بنیادونه د مخکې نه پراته و او د هغې نه مخکې دی بیت الله جوړ کړو. زه تاسو ته صرف دا یوه خبره وکړم، ابراهیم علیه السلام چې کومه کعبة الله جوړه کړې وه نو په دې نقشه کې نه وه لکه دا اوس چې ده. ابراهیم علیه السلام چې کومه بیت الله جوړه کړې وه نو هغه پنجکور وه، چوکور نه وه، څلور ګوټې نه وه، پنځه ګوټې وه. ځکه دا حتیم چې دی دا ګیر چاپېره تاو دی، دا دیوال په دقه ځای باندې و. او بل په بیت الله کې چت نه و بره، بل دروازه د ځمکې څخه جوخته وه او دوه دروازې وې. نو په دې دروازې به ننوتې او په هغې به وتې، او دومره اوچته نه وه لکه اوس هم، لکه زمونږ په شان یا زمونږ نه لوړ سړی مي او هغه لاس اوچت کړي نو هم د بیت الله دروازې ته نشي رسولی، دومره دروازه اوس اوچته ده. که سړی پرې ډېر هم کوشش وکړي نو ایله هغه چوکاټ ته به دا ګوتې لږ ځای د چوکاټ نه ښکته کوم ځای چې مات دی د دروازې هغه ځای ته به ایله دا ګوته وررسي چې ځان ډېر اوچت کړي، پنجې مو څه اوچته کړي. نو دومره اوچته دروازه جوړه شوې ده. خو دا وروستو د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې دا کعبة الله پنجکور وه او دوه دروازې وې پکې، چت پکې نه و. په دغه طریقه را روانه وه. نبی علیه السلام پکې دنیا ته تشریف راوړو او نبوت ورته لا نه دی میلاو شوی. د نبوت نه شپږ کاله مخکې چې د نبی علیه السلام عمر څومره و؟ 34 سال. نو وایي دا دیوالونه انتهایي زاړه شو، د راغورځېدو خطر یې وه. او باران چې به وشو نو دننه به پکې اوبه جمع کېدې. وایي د مکې د خلکو مشوره وکړه چې موږ دا بیت الله لږ جوړو دوباره. وایي د هغې دپاره یې مشوره وکړه. وایي چې مشوره یې وکړه نو د جوړولو دپاره خو ورانول ضروري دي. او دوی هلته تازه یېرېدلي وو، ابرهه په کعبه باندې حمله کوله او هغه الله تعالی تس نس کړی. نو دې وجې نه وایي چا د جوړولو دپاره هم د کعبة الله دیوال نه شو ورانولی. نو وایي د نبی علیه السلام په ماماګانو کې یو ماما و، وایي هغه زړه وکړو د کعبې دیوال ته وختو او دعا یې وکړه اللهم لا اريد الا الخير، یا الله ګوره زمونږ اراده د خیر ده، د شر نه ده. ګوره دیوال ورانو خو بیرته جوړو. لکه د کعبې دومره احترام و د خلکو په زړه کې. بس وایي هغه چې په اولنی کودال وچلاو بس صرف لږ ځای ته وران کو او بیا راکوشو. وایي ټولو خلکو کار بند کو. وایي چې ساره پورې انتظار کوو دا اول کودال چلولی په دیوال باندې، که په ده باندې د شپې عذاب راغی نو بیا په دې مونږ غلي کینو، او که دی سار له بچو نو بیا به نور کار وکړو. وایي چې سار له شو سړی بلکل ټیک ټاک بس رالو دیوال یې وران کو. اوس ګوره څه ځای نه دا بنیاد ابراهیم علیه السلام راوچت کړی، نو دوی په دې بنیاد کې ښکته روانو. و یو ځای ته پکې لاندې ورسېدو، نور هم پسې ښکته تله. وایي چې دیو کودال ووهو، وایي د هغې نه یو رڼا راوخته او یو برېښ شان یې وکړو. بس دیو پوه شو چې نور پسې ښکته تلل نه دي پکار. ښکته پکې څه دي؟ بس دا یو د الله نظام دی، په دې کې دننه څه دي. خو بس خدایي بنیاد دغه ځای کې ایښودی شوی دی. نو د څه ځای نه اخوا دیو دا ځای راکنستی هم نه شو او د هغې نه بل کعبه جوړه کړه. دې لپاره دیو د حلالو پیسو انتظام کړی و، فنډ یې چې وله کم مقرر کړی و. نو یا فنډ دومره کم و چې دومره اوږد کار پرې نه شو کېدی. نو هغه ځای نه هسې دیوال تاو کو حتیم او د بره پې چت هم وکړو چې باران کې پکې اوبه نه ننوځي. او د هر سړي د ننوتو د وتو نه د بندولو دپاره دروازې د دوو په ځای باندې یوه کړه. دا اوس چې څنګه ده
او هغه هم د قد ادم نه اوچته کړه چې چا غواړو ابدا نه کو چې هر سړی په زور نه ورځي ولکه دا دروازه لاندې په ځمکه وي نو هر سړي به په طواف کې په ټیلو دا ټولې تالې ماتولې هر سړي به بس ماتولې او به جوړولې او دوی به ماتولې د ټیل څخه په دنیا کې چا مقابله نه ده کړې هغه پولیس د حجر اسود تبره ولاړي او لاندې کسي چغې وای په دغه کې په رش کې نښتی هغه وله لاس نه ورلې دې ځله راتلې سله چې اوس چغې وې نو بهرحال که دا دروازه لاندې وي نو هر سړي به پې ټیل کولی او په کعبه کې به ورننوتی نو دې وجې نه هغو د قد د ادم نه اوچته کړه بهرحال کعبه په دې طرز باندې جوړه شوه چې څلور ګوټې شوه او کوم ځای چې ترې پاتې و نو د هغې نه هسې کرښې تاو کړې او نبي علیه السلام ته چې نبوت میلاو شو نو عایشې بیبي ته یې د زړه د ارمان بیان کړی و ستا دا قوم تازه مسلمان شوی دی زما زړه دا غواړي چې دا زه په هغه طرز جوړه کړم په کم طرز چې ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه خو اوس که زه په کعبه کې ګوتې وامه نو دا خلک به وایي چې یاره نبي علیه السلام اوس په کعبه د نبوت سره اوس کعبې هم راله بدل کړ خو بیا هم زه دا غواړم چې کم سړي ته د کعبې ته دننه د ورتلو توفیق نه میلاویږي نو هغه په دې حتیم کې دننه 2 رکعاته وکړي دا داسې ده لکه په کعبه کې چې دننه کړي نو دننه کعبه باچاهانو ته کولاویږي او دا بار کعبه ټولې دنیا ته کولا او دا هر سړی به کې ورځي بس 2 رکعاته پکې کوي او دا داسې ده لکه دا چې په کعبه کې د دننه کړي خو نبی علیه الصلاة والسلام د فتنې د وجې نه او په خلکو کې د انتشار خورېدو د وجې نه په کعبه کې ګوتې ونه والي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه هم تېره شوه عمر فاروق رضی الله عنه عثمان غني رضی الله عنه حضرت علي رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه چې کله په مکه باندې د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه مشري وه نو دا د عایشې بیبي خوری دی د اسما رضی الله عنها زوی دی عبدالله ابن زبیر نو هغه د عایشې بیبي نه تپوس وکړو وایي تا د کعبې په باره کې د نبي علیه السلام نه خو څه نه و اورېدلي عایشې بیبي وایي ما ترې اورېدلي وو وایي نبی علیه السلام به فرمایل چې زما زړه د ارمان دی چې زه په طرز جوړه کړم په کم طرز چې ابراهیم علیه السلام جوړه کړې خو ستا دا قوم چې دی نو د دې نه ماته یره ده نو دې وجې نه عبدالله ابن زبیر وایي دا د نبي علیه السلام ارمان به زه پوره کړو عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه دیوالونه حتیم نه مراتاو کړو او دروازې پکې 2 کړې خو د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه په مقابله کې حجاج بن یوسف راغی او هغه په کعبه باندې حمله وکړه عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه شهید کو او کعبه واپس په هغه طرز کړل لکه په کم طرز چې د نبی علیه السلام په زمانه کې وه اگر چې د نبی علیه السلام ارمان هغه بل خو هغه وایي بیا چې کله د هارون رشید زمانه راله وایي هغه ووایي چې زه بیرته هغه شان جوړوم څنګه چې د نبی علیه السلام ارمان او عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه جوړه کړې وه وایي د هغه زمانې علماو منع کړو هغه نه بس نور به پکې ګوتې نه وهئ ټیک ده چې د نبی علیه السلام ارمان دا چې د حتیم نه نیم دیوال تاوي او دا کعبه 4 ګوټې نه 5 ګوټې شاني او 2 دروازې پکې د ابراهیم علیه السلام په طرزي خو نبی علیه السلام چونکې په خپل عمر کې په خپله ټول عمر دا کار نه دی کړی صبر یې پې کړی نن نه پس به پې موږ هم صبر کوو ولې وایي دا به د هر باچا بیا خپله کارکردګي هر باچا به راځي څوک به وایي زه 4 ګوټې کوم چې هغه کوزېږي بل به راځي نه وایي زه 5 ګوټې کوم بل به راځي وایي نه زه بېرته 4 ګوټې کوم وایي د قیامته پورې به د کعبې نه یو تماشه جوړه شي نو د هغه زمانې امامانو هارون رشید باچا منع کړو نو چې هارون رشید باچا منع شو نو نن د قیامته پورې کعبه په هغه طرز د په کم طرز چې د نبی علیه السلام په زمانه کې وه اگر چې د نبی علیه السلام ارمان چې دی نو دا بل شانو دا زمونږ د کعبې تاریخ دی چې دا یو قسم مونږ له پکار دی چې ذهن کې یاد وساتو نو بهرحال ابراهیم علیه السلام چې کله کعبه جوړوله نو دیواله چې راپورته کاو نو په کم کاڼي باندې چې ولاړو نو هغه کاڼی قدرتي طور چې څومره به دیوال اوچتېدو دومره به ورسه کاڼی اوچتېدو چې ابراهیم علیه السلام به راکوزېده بېرته به ورسره ښکته کېدو د قوازې کار یې ورکاو په هغه کاڼي کې د ابراهیم علیه السلام د خپو نښې دي او دا کاڼی اوس هم چې دی نو دا د کعبې سره دی خوا په مقام ابراهیم کې پروت دی نو دغه ځای د مقام ابراهیم وایي نو کلم چې سړی طواف وکړي که د حجي که د عمرې ساده په عام لباس دا نفلي طوافي نو په دې پسې 2 رکعاته څه دي دا واجب دي دا د دې د وجې نه واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی او عمر رضی الله عنه وایي بعضو ځایونو کې الله زما اورېدلي نو آیات یې نازل کړی پردې حکم نه و راغلی عمر رضی الله عنه یاره زما زړه دا غواړي چې د ښځو پرده کولی څنګه به کوي الله پردې حکم نازل او یو مې دا ویلي چې دا مقام ابراهیم دومره بابرکته ځای دی که په دې کې موږ یو 2 رکعاته کولی څنګه به کوي نو الله آیت نازل کوي 2 رکعاته پکې وکړئ واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی خو بعضې خلک د طواف په منځ کې په هغه ځای کې نفل کوي نو لهذا په دغه ځای کې کول سنت دي خو چې کله خلکو ته تکلیف وي نو وایي بیا ټول حرم دا مقام ابراهیم دی په برنډه کې وکړه شاته او تر دې پورې چې د حرم په حدودو کې هم کولی شي
ام سلمه رضی الله تعالی عنها د نبی رسول الله بیبي ده، طواف یې وکړو او نبی رسول الله ته روان شوی مدینې ته، نو هغه زر زر راځه او 2 رکعاته بیا بار وکړو. دغه د وجې نه که یو سړی د حرم نه بار هم دا 2 رکعاته وکړي هم پې څه تاوان او دغه نقصان پې لازم نه دی. نو بهرحال دا د ابراهیم علیه السلام نسبت د کعبې سره بیانوي او یهودو ته وایي چې تاسو د کعبه بیت الله دومره سپکه ښکاري، په دې کې دومره هستیانې استعمال شوي دي. نو لحاظه ګوره وإذ جعلنا البیت مثابة للناس، او یاد کوي هغه وخت چې ګرځولی مونږ دا بیت الله مثابة للناس، مثابه وایي ځای د تلو راتلو د خلکو دپاره، و امنا ځای د امن. واتخذوا تاسو ونیسئ مقام ابراهیم مصلا ځای د مانځه. واحدنا الی ابراهیم او اسماعیل، او مونږ ذموار ګرځولی ابراهیم او اسماعیل علیه السلام د دې خبرې ان طهرا بیتیا، دا چې پاک ساته زما د بیت الله، للطائفین د طواف کوونکو دپاره، والعاکفین او د اعتکاف کوونکو دپاره، والرکع السجود او د رکوع سجده کوونکو دپاره. معلومه دا شوه چې په بیت الله کې د ټول نه بهترین عبادت دا طواف دی. که چاته د طواف موقع ملاویږي د نفلو په ځای دی طواف کوي، ځکه چې نفل پر ځای کې کېږي او طواف صرف په دې ځای کې کېږي، او ځکه دلته طواف کوونکی مخکې کړی. او دویم بهترین عبادت هغه چې کوم دی نو اعتکاف دی. نو لہذا اعتکاف، طواف او منځ نفل وایي د دې دا ټول بهترین عبادت دی. ټول نه اول طواف دی، بیا به سره سره راځه که نه. وایي چې کله سړی طواف کوي، طواف درته وایم، وایي چې کوم سړی طواف کوي نو د دنه خی طرف ته چې د دنیا اخیر سر دی او ګس طرف ته چې د دنیا کم اخیر طرف دی، هر ګټه هر کاڼی هر بوټی د دپاره دعای مغفرت کوي چې کم سړی طواف کوي. او وایي چې کم سړی حجر اسود پکې ښکل کو، وایي الله به تعالی به د قیامت په حجر اسود له سترګې ورکړي او جبه به وله ورکړي. چا چې ښکل کړی د هغه د شفاعت دپاره به ګویایي کوي د قیامت په ورځ چې دا ما ته را رسېدلی، الله د مغفرت وکړه. نو بس خزانې دی الله دې ورته موږ ټول ورسوي. باب او د رکوع سجده کوون. او چې چاته بل هیڅ موقع میلاو نشي، وایي صرف بیت الله ته کتلم عبادت دی. نو خلک خیال هم کړی د عرب خلک هوښیاري، ما خو که مرو او که شو بس ځان په یو څیز وراچو، دیو که خیال یې کړی بره برنډو کې کرسۍ خیاسي ناستي، نو خلک دا خیال وایي داسې وزګار خیل ناستي. نو د هسې کعبې ته کتلم عبادت دی، ولې چې په هغې کوم رحمتونه نازلېږي چې کوم سړی ورته ګوري د دو پکې حصه ده ته به رامنتقل کېږي. نو بهرحال الله دې زموږ د ټولو نصیب کړي. اوس د ابراهیم علیه السلام هغه دعا ده چې کومه د بچو د پرېښودو نه پس یې وکړه. وإذ قال ابراهیم، یاد کړئ هغه وخت چې ویلي ابراهیم علیه السلام رب اجعل هذا، ای رب وګرځئ دا ښار بلدن آمنا، خار امن والا، ورزق اهله من الثمرات، او ورکې د دې اوسېدونکو لره من الثمرات د میوونه. ابراهیم علیه السلام عجیبه دعا وکړه. دا یې ونه ویل چې دا ځمکه د زراعت قابله کې چې دلته واښه کېږي دلته شین کېږي، دا یې ونه ویل، په تیاره وله ورکړي. نو په مکه کې نه شین کې دی او نه پکې نیرونه شته، ویس پکې نشته او میوې پکې هر قسمه میلاویږي. نو دا د ابراهیم علیه السلام د دعا برکت. او بیا د ټولو نه زیاتې مزې په مدینه کې دي. ولې چې هلته دوو حضراتو دعا ده، یو د ابراهیم علیه السلام او بل د نبی علیه السلام. نو هغې ته 2 دعاګانې جمع شوي. اوس ابراهیم علیه السلام ته ویل چې امامت به نیکانو ته میلاویږي، نو هغه دلته په دې ثمراتو کې نیکان یاد کړي مؤمنان. نو الله ورته خیر دی، ثمرات زه بیا هر چاله ورکوم، خوا که نیکي که غیر نیکي. ورزق اهله من الثمرات، او ورکړي د دې اوسېدونکو ته د میوونه. خوشاله من آمن منهم، چا چې ایمان راوړو په دوی کې په الله باندې په ورځ د آخرت باندې. نو الله ورته وفرمیل خیر دی ثمرات. ومن کفر، او هغه چا چې کفر وکړو، فامتعوه قلیل، نو زه به نفع ورکوم هغه ته لږه دنیایي نفع به ورکوم. ثم استروه، بیا به زه په زور ولېږم الی عذاب النار، د اور والا عذاب ته. وبئس المصیر، ډېر بد ځای د ورګرځېدو دی. اوس د بانی کعبه د اخلاص نه پس اوس د بانی کعبه ذکر. وإذ يرفع ابراهیم القواعد، او یاد کړئ هغه وخت چې راوچت کړي ابراهیم علیه السلام القواعد بنیادونه من البیت د بیت الله، و اسماعیل علیه السلام هم راوچت کړه. د هر نیک عمل نه پس دعا کول پکاري. ابراهیم علیه السلام کعبه راوچته کړه، بنیادونه راوچت کړه. اوس ربنا تقبل منا، او دوام اجتماعي دعا ده، پلار او زوی دواړو لاس اوچت کړي دي. ربنا تقبل منا، ای رب زمونږ قبول کړې زمونږ نه دا دعا. مطلب لاس اوچت کړي معنا لکه دعا په اجتماعي هیئت کې. انک انت السمیع العلیم، بېشکه تا اورېدونکی علم والی. ربنا وجعلنا مسلمین لک، ای د ځان دپاره هم د تابعدارۍ او د نیکۍ دعا غواړي. ای زمونږ ربه وګرځئ مونږ دواړه تابعدار لکه ستا دپاره. ومن ذریتنا، زمونږ په اولاد کې هم تابعدار پیدا کړي. امة مسلمة لک، یو ډله مسلمة لک چې تابعداري کوي ستا.
وارنا مناسکنا او الله کعبه مخ راوچته کړه اوس د دې کعبه احکامات مونږ ته وښایي چې دې څه آداب دي وارنا مناسکنا وښایي مونږ ته مناسکنا مناسک د حج احکام ته وایي اوس ابراهیم علیه السلام دعا غواړي الله د حج احکام مونږ ته وښایي وتوب علینا مهرباني وکړي په مونږ باندې انک انت التواب الرحیم بشک ته توبه قبلونکې رحم کوونکې ربنا وبعث فیهم رسولا اے رب راولېږي په دوی کې یو رسول د دوی نه یتلو علیهم آیاتک چې تلاوت کوي په دوی باندې ستا آیاتونه ویعلمهم الکتاب دا اوس د نبی علیه السلام دپاره دعا ده او تعلیم ورکوي دوی ته د کتاب والحکم او د سنتو ویزکیهم او پاکوي دوی لره د باطلو عقایدونه انک انت العزیز الحکیم بېشکه ته زورور باچا الحکیم حکمت والی اوس دا ابراهیم علیه السلام دی دا د ابراهیم علیه السلام دین دی اوس چې کم سړی د ابراهیم علیه السلام د ملت نه اعراض کوي نو دا بېوقوفه دی دا جاهل دی ومن یرغب عن ملت ابراهیم او مخ ناړی د ابراهیم علیه السلام د ملت نه یا څوک دی چې مخ به واړی د ابراهیم علیه السلام د ملت نه الا من صفح نفسه مگر چې ځان جاهل کړی ځان بېوقوفه کړی ولقد اصطفیناه په تحقیق سره موږ د ابراهیم علیه السلام غوره کړی په دنیا کې وانه فی الاخرة لمن الصالحین او بېشکه دی به په آخرت کې د نیکانو نه اذ قال له ربه اسلم یاد کوي هغه وخت چې ویلي ده ته د رب اسلم چې تابعدار شه ابراهیم علیه السلام ویلو چې اسلمت لرب العالمین زه تابعدار یم د رب العالمین مخې ته اوس د ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام دواړو خپل اولاد ته چې کوم وصیت کړی و هغې نه د یهودیت کړی او نه د نصرانیت بلکې هغې د الله د احکاماتو د توحید د منلو یهودو به ویل موږ ته یعقوب علیه السلام ویلي چې زما د دین نه به نه وړئ او دوی به ویل ابراهیم علیه السلام موږ ته یهودیت پرېښی دی نو الله وایي تاسو د اول د ابراهیم علیه السلام او د یعقوب علیه السلام نه خبر یې یا چې کله کم ټایم کې وفات کېدو تاسو ته پته ده د زنکدن په وخت کې یعقوب علیه السلام خپلو بچو ته د سره نه د یهودیت دعوت نه ورکړی بلکې د الله د بندګۍ ورته ویلو او د الله بندګي چې په کم شریعت کې حق د هغه وصیت دی ووصا بها او د دې ملت وصیت کړی ابراهیم علیه السلام بنیه خپلو زامنو ته و یعقوب او یعقوب علیه السلام هم دا وصیت کړی یا بنیا د ټولو ویلو ابراهیم او یعقوب علیه السلام چې زما اولاده ان الله اصطفى لكم الدین بېشکه الله تعالی غوره کړی ستاسو دپاره الدین ابراهیم علیه السلام ویلي چې الله ستاسو دپاره دین غوره کړی دین نه مراد اسلام دی غوره یهودیت نصرانیت نه دی نو فلا تموتن نو ممرئ تاسو الا مگر په دې حال کې وانتم مسلمون چې تاسو مسلمانان یې بعضو یهودو به ویل یعقوب علیه السلام موږ ته د مرګ په وخت کې وصیت کړی چې یهودیت به نه پرېږدي الله وایي ولې تاسو رزنکدن په وخت کې هلته ولاړ وئ څه زه راته ویم چې الله وایي زه ویم چې یعقوب علیه السلام څه ویلو د مرګ په وخت کې واوره د زنکدن په وخت کې خپلو بچو ته ویلو وایي زما نه پس به د چا عبادت کوئ نو بچو ورته ویل پلاره ستا او ستا پلار او نیکه چې د چا عبادت کوي ابراهیم او اسماعیل د هغې عبادت به کوو نو ګوره د یهودیت دعوت یې ورنه کړو بلکې د الله د وحدانیت او د الله د بندګۍ ورته ویل ام کنتم شهدا آیا وی تاسو حاضر اذ حضر یعقوب الموت په هغه وخت چې رانږدې شوی یعقوب علیه السلام ته مرګ اذ قال لبنیه هغه وخت چې ویلي یعقوب علیه السلام خپلو زامنو ته ما تعبدون من بعدي د چا عبادت به کوئ تاسو زما نه پس نو هغوی ویلي وایي نعبدو الهک موږ به ستا د خدای عبادت کوو و اله آبائک او ستا د پلارانو خدای یعنې ستا پلاران څوک دي یعنې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دا یې تره خو ترم په پلارانو کې راځي و اسحاق او اسحاق علیه السلام دا یې پلارو نو نیکه ته ابراهیم علیه السلام نیکه دی ده ته یې پلار ووایو اسماعیل علیه السلام یې تره دی د یعقوب علیه السلام دې ته یې پلار ووایو او اسحاق علیه السلام یې خپل پلارو نو چې ستا د پلارانو کم دینو نو هغه دین هغه عبادت به مونږ د هغه اله کوو الها واحدا چې اله یو دی ونحن له مسلمون او مونږ د دې الله تعالی لره اخلاص کوونکي په بندګۍ کې تلک امه قد خلت اوس دا نیکان خلک تیر شو دې مطلب دا نه چې تاسو ارسه کوئ بس د ابراهیم علیه السلام اولاد کې راځئ چې تاسو به بچئ نه دا ډله یو خپل عمل ستاسو خپل عمل تلک امه قد خلت بشک دا تلک امه دا یو ډله وه قد خلت چې په تحقیق سره تیره شوه لها ما کسبت د دوی دپاره اجر د هغه عملونه چې دوی کړي ولکم ما کسبتم ستاسو دپاره به اجر د هغه عملونو چې تاسو یې کوئ ولا تسألون عما کانوا یعملون ستاسو نه به سوال نشي کېدی د هغه چې دوی کوم عملونه کړي بعضو یهودو نصاراو به دا ویل ویکونو هودا او نصارا تهتدو یهودو بویل تاسو یهودیان شئ نصارا بویل تاسو نصارا شئ تهتدو نو تاسو به سمه لار ومومئ الله وی جواب ولا ورکا چې نه په یهودیت کې سمه لار شه نه په نصرانیت کې بل ملت ابراهیم حنیفه بلکې موږ نه یهودیت منو نه نصرانیت منو موږ روان یو په ملت ابراهیمی باندې په دین د ابراهیم علیه السلام حنیفه هغه ابراهیم علیه السلام چې په توحید باندې کلک ولاړو وما کان من المشرکین نو د مشرکانو نه الله او صحابه ته وی چې یهودی ته وی چې یهودی شه نصرانی ته وی چې نصرانی شه تاسو مو ته وایي
چې نه موږ یهودیان کیږو نه نصرانیان کیږو، څه کیږو؟ دا کیږو. واوره آمنا بالله، اے صحابه تاسو متخپل خبر واورئ، خپل عقیده ورته بیان کړئ چې موږ ایمان نه وړی په الله باندې، وما انزل الینا، او په هغه دین باندې چې موږ طرف ته نازل کړی شوی دی، او په هغه دین زموږ ایمان دی، انزل الی ابراهیم، چې ابراهیم علیه السلام طرف ته نازل کړی شوی، اسماعیل او اسحاق او یعقوب علیه السلام طرف ته نازل کړی شوی، والاسباط او اولاد د یعقوب علیه السلام ته نازل کړی شوی، وما اوتی موسی و عیسی، او موږ ایمان نه وړو په هغه دین باندې چې کوم ورکړی شوی موسی علیه السلام ته او عیسی علیه السلام ته، او په هغه دین زموږ ایمان دی، وما اوتی النبیون من ربهم، هغه چې نبیانو لور کړی شوی د هغو د رب د طرف نه. د ټولو انبیاو باندې زموږ ایمان دی، د دوی په مابین کې موږ تفریق نه کوو. لا نفرق بین احد منهم، جداوالی نه راولو په مابین د یو تن کې د دوی نه. ونحن له مسلمون، موږ ټول د دې الله تعالی طرف ته تابعدار یو. دیو ته ووایه که تاسو ایمان نه وړئ داسې ایمان نه وړئ لکه څنګه چې د صحابو راوړی دی، نو بیا به تاسو په هدایت شئ. فإن آمنوا بمثل، کچری د یهودو نصارا او مشرکین ایمان نه وړو، بمثل ما امنتم، پس په مثل هغه چې تاسو کوم ایمان نه وړئ په هغې باندې، نو فقد اهتدوا، نو دوی لاره ومونده بیا. وإن تولوا، که دوی مخ واړو، نو فإنما هم فی شقاق، نو بېشکه دوی په مخالفت کې دي. نو چې دوی مخالف شو نو بیا یې ته غم مه کوه، د دیو د مخالفت او د دشمنۍ نه به الله تعالی تاسو بچ ساتي. فسیکفیکهم الله، نو پس زر ده چې الله به کافي شي ستا دپاره د دوی په مقابله کې. وهو السمیع العلیم، او دا الله تعالی اورېدونکی دی، العلیم علم والا دی. عثمان غني رضی الله عنه چې کم وخت کې شهید کېده نو تلاوت یې کو او دا ځای کولاو کړو، وای د هغه چې اولنۍ وینه د بدن پرېوته نو فسیکفیکهم الله په دې ټکي باندې پرېوتې وه، او د دې معنی هم دا ده چې د دشمنانو په مقابله کې الله ستا دپاره کافي دی. نو لهذا دا وایي اوس هم د ترکو په یو عجایب خانه کې چې دا زاړه آثار پکې پراته دي، وایي هغه د عثمان غني رضی الله عنه نسخه اوس هم هلته پرته ده، او دا ځای وایي دغه شان کولاو دی، په شیشه کې بند دی، او فسیکفیکهم الله باندې د هغه وینه مبارکه اوس هم پرته ده. صبغة الله، د نصاراو یو طرز و چې کله به ماشوم پیدا شو نو رنګ به ولا ورکوي، ول الان صار وس نصرانی شو، نو الله ورته د هغې په مقابله کې وایي نه د یهودیت رنګ په ځان چړاوهئ او نه د نصرانیت، په ځان باندې د الله د دین رنګ دا په ځان باندې غالب کوي. نو صبغة الله د دې معنی د الزموا دین الله، یعنی تاسو لازم کوي په ځان باندې د الله رنګ، یعنی د الله د دین رنګ. نو معلومه دا شو چې په ماشوموالي کې لکه نصاراو په ماشوموالي کې په خپل ماشوم باندې د عیسایت رنګ چړاو کړی، نو تاسو په ماشوموالي کې په خپل ماشوم باندې د خپل دین اسلام رنګ چړاو کوي. نو ماشوم ته به د ماشوموالي نه اسلامي لباس اغوندي، هغه ته به اسلامي شکل شباهت ورکوي. بعضې خلک وایي مړه وایي دا نه پوهېږي که نه، نو دې وجې نه دا سونه دغه دپاره حرامه ده، نارینه دپاره. نو وایي ماشوم ته به هم په ماشوموالي کې نه اغوندي که نه، دا نارینه به پې ګناهګاري سونه دا څیزونه دا به. نو دې وجې نه وایي چې عیسایي په خپل ماشوم باندې ماشوموالي کې د عیسایت رنګ غاړئ، نو ته په خپل ماشوم باندې او ماشوموالي کې د دین اسلام رنګ غالب کا. نو لازم کوي د الله دین. ومن احسن من الله صبغة، او څوک ډیر زیات ښایسته کېدی شي د الله تعالی نه په رنګ کې، یعنی په دین کې. ونحن له عابدون، او موږ د الله تعالی را عبادت کوونکو. قل ورته ووایه پیغمبره اتحاجوننا فی الله، اے کفار، اے ملت کفار، آیا تاسو زموږ سره جګړه کوئ د الله په باره کې؟ الن کې الله زموږ رب دی او ستاسو رب دی، زموږ دپاره زموږ عملونه او ستاسو لپاره ستاسو عملونه. ونحن له مخلصون، او موږ د الله تعالی لره خالص عبادت کوونکو. تاسو دا وایي چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام یهودي او نصراني و، دا خبره ستاسو غلطه ده. تاسو ښه پوهېږئ که الله پوهېږي؟ الله وایي ابراهیم علیه السلام یهودي نه و او تاسو وایي یهودي دی، نو یا به تاسو ښه پوهېږي یا به الله ښه پوهېږي. نو الله ښه پوهېږي، او ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام نه یهودي و او نه نصراني و. ام تقولون، آیا تاسو وایي چې بېشکه ابراهیم علیه السلام او اسماعیل او اسحاق او یعقوب علیه السلام والاسباط او اولاد د دوی کانو هودنا نصارا، او یهود یا نصارا. نو قل ورته ووایه پیغمبره اانتم اعلم ام الله، آیا تاسو ښه پوهېږئ یا الله ښه پوهېږي؟ ومن ازلم ممن کتم شهادتا، او څوک غټ ظالم کېدی شي د هغه چا نه کتم شهادتا چې دی پټۍ ګواهي عنده، چې د ده سره هغه ګواهي موجود ده، یعنی علامات د نبي علیه السلام د نبوت من الله د الله تعالی طرفنا. وما الله بغافل عما تعملون، او نه د الله تعالی بې خبره د هغه نه چې تاسو کوم عملونه کوئ. تلک امة قد خلت، دا یوه ډله وه قد خلت په تحقیق سره تېره شوې ده. لها ما کسبت، د دوی دپاره جزا د هغه عملونه چې دوی کړي. ولکم ما کسبتم، او ستاسو دپاره جزا د هغه عملونه چې تاسو یې کوئ. ولا تسألون عما كانوا يعملون، او سوال به نشي کېدی ستاسو نه د هغه چې و دوی کوم عملونه کول. سبحانك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا